بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سورة البقرة آیت نمبر 30. د دې ځاینا وړاندې د ارزن او د ځمکې ذکر وشو، ربط بیان کا، او اوس د خلیفۃ الارض ذکر کیږي. او عربوی زینت المکان بالمکین، مخکې د مکان ذکر وشو، اوس د هغې د مکین او د هغې د رهایشي، ځکه چې مکان په مکین باندې ښایسته کیږي. کور دا په رنګ روغن باندې هم ښایسته کیږي چې ښایسته یي، ښکلی رنګ روغن یي، په دې کې قسمه قسم چمنونه او ونې او بوټي، خو چې د څو پورې ول انسان نه راغلی نو د دې کور بیا مزه نه وي. په دې وجه باندې مخکې د ځمکې ذکر وشو، اوس د خلیفۃ الارض ذکر کیږي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. په دې ځای کې یو خبر صرف یاد کستا بیا په کار باندې راځي ورستو، چې دا لفظ د اذ کله راشي په یو واقعه باندې داخل شي. لفظ د اذ، نو په دې لفظ د اذ کې اشاره وي مستقل واقعه ده، د ځان له مستقل واقعه وي. اندې د سید مخ کې واقعي صحیح سمې سنئ، بلکې دا مستقل واقعه ده، لہذا دا ځان له یو مستقل واقعه اوس الله رب العالمین بیانوي. مخکې الله وویل چې ما ځمکه پیدا کړله، اسمانونه مې پیدا کړل. نو اوس دې آیت مبارک کې دا دي چې ځمکه مې د څه دپاره پیدا کړله. د ځمکې د پیدایش مقصد څه دی؟ دا ځمکه او ما فیها، ځمکه اسمان او ما فیهن، د ټول هر څه د انسانیت د خدمت دپاره پیدا دي. دلیل دغه دی والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اوس دا انسان چې الله کله پیدا کوو، نو د هغې په باره کې الله رب العالمین د فرشتو سره یو مشوره کړې ده. د فرشتو سره مشوره کړې ده چې زه په دې ځمکه کې کومه مې چې جوړه کړله، دا مې عبث نه ده پیدا کړې، دا مې د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړله. هغه مقصد څه دی چې دې له زه یو مکین پیدا کوم. هغه مکین باندې څه کوي؟ نو مکین ته زه یو ذمهداري ورکوم، هغه او د هغه اولاد د هغې څه خاص ذمهداري دي. هغه ذمهداري څه ده؟ خلافت فی الارض. دا په ځمکه کې زما خلیفه یي. په دې ځمکه کې به زه د ده او د ده د بچو امتحان اخلم. نو دا ځمکه دارالامتحان دی، او دا آدم علیه السلام دا کم خلیفه چې پیدا کوم، د هغه چې کم بچي دي، نو د هغوی به زه امتحان اخلم. نو الله رب العالمین فرشتې را جمع کړي دي او د هغوی نه تپوسونه کړي دي. په دې مبارک آیت کې دغه تپوسونه ذکر کوي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کله چې ویل ستا رب للملائکه فرشتو ته، ملائکه د الوکتون ناغسته شوی دی. الوکتون معنا رسالتون، رسالت ته ویل کېږي. ملائکتون لفظ قرآن کې 3 ځله راغلی، په صيغه د جمع باندې، په صيغه د مفرد باندې 14 ځله راغلی دی، او په صيغه د تثنیه باندې 2 ځله راغلی دی. او دا چې حساب کې نو تقریبا د اتیا ځله د فرشتو ذکر قرآن کریم کې راغلی دی. ملائکه یوې ته موي او ډېرو ته موي.
ملائک لفظ چې ده ملائک د یوې ته هم وي او ډېرو ته هم وي. کله کله په یو فرشته باندې د ملائک اطلاق شوی دی، لکه زکریا علیه السلام ته فنادته الملائکتو، هلته رسمو یو فرشتو ورته آواز وکړو، فرشتې ورته آواز وکړو. ښه خبره دا ده علما وایي چې د ملائکو ترجمه موږ فرشتو باندې ونه وکړو. هسې غوره خبره دا ده چې ملائک معنا هم موږ وکړو ملائک داسې وایو. وإذ قال ربک، کله چې ویل ستا رب للملائکة ملائک ته، ځکه چې د دې معنا مو په پښتو کې پرښته کو، یې په اردو کې پرښته کو، دا خو زموږ د ژبې معنا ده. په دې کې نقصان راځي. نقصان دا راځي چې دا پرښته دا قسم نومونه د مؤنثاتو دي. لا یسمون الملائکة تسمیة الانثى، په دې باندې قرآن کې رد شوی دی چې پرښتو له به د مؤنث نوم نه ورکوو. نو موږ په دې خپل عقیده کې پرښتو ته مؤنث نه وایو، خو هسې ذهن تم دقه راځي چې د ملائک چې دي نو داسې ښځې دي یا جنکۍ دي، مؤنثات دي. نو غوره خبره همدا ده چې ملائک ورته ویلی شي. نو که دا یو دی ملائک دی، که دوه دی ملائک دی، او که درې دي، او که ډېر دي، نو ملائک نورانی مخلوق دی. بشري تقاضي الله نه دي ورکړي. د دې نه دا معلومه شوله چې د ملائک تخلیق د انسان نه مخکې شوی دی. اول الله رب العالمین ملائک او دا غین وروسته بیا الله رب العالمین جنات پیدا کړی دي، او د انسانان بیا د جناتو نه وروسته پیدا شوي دي. په دې وجه باندې خو چې آدم علیه السلام الله کله پیدا کوي، دغې ملائکو نه مشوره اخیستې ده. البته د پیریانو نه او د شیطانانو نه پکې دا مشورې نه دي اخیستلي. دغه شرافت د ملائکو دی چې ملائک چې دي نو دا غوره دي. بل دا ده چې د شیطانانو نه ځکه مشوره نه ده اخیستې پکې چې شیطان کې خو د شر ماده ډېره زیاته ده، او کوم چې ملائک دي نو دا ټول خیر دی، عقل دی. نو دی به یو مصیب رای ورکوله، صحیح رای به ول ورکول، د هغې نه رای واغستله. انی جاعل، انی خالق، زه پیدا کوما فی الارض، په ځمکه کې خلیفتن، خلیفه، په ځمکه کې خلیفه پیدا کوما. خلیفه څه معنا ده؟ د خلیفه درې معنی دي. په دې خلیفه کې درې حروف دي، خا، لام او فا. خلف، نو دا د خدا فرق معلوم دی، یو دی خلف، یو دی خلف. فخلف من بعدهم خلف، خلف ناکار مخلوق ته وي، ناکار بچو ته، او خلف خو بچو ته ویل کېږي. دې نه دا معلومه شوله چې په دې کې د وروستوالي معنا پرته ده. لکه سلف زړو ته وایي، خلف نو ته وایي. سلف پخواني او خلف وروستني. جمهور سلف خلف اصطلاح چې موږ وایو. نو یو خو د خلیفه معنا هم دقه ده، کوم چې علماو کړې ده. الحاکم، حاکم ته وایي، خلیفه حاکم ته وایي، حکمران ته. الحاکم الذي ينفذ الامور الشرعيه للناس، هغه حاکم ته ویل کېږي چې خلکو باندې شرعي امور امپلیمنٹ کوي، نافذه. الحاکم الذي ينفذ الامور الشرعيه للناس، چې په خلکو باندې شرعي امور نافذه. څوک منځ نه کوي نو منځ په نافذه، څوک زکات نه ورکوي زکات په نافذه. دویم نمبر دا دی چې په خلیفہ کې ما درته ویل په دې کې د وروستوالي معنا پرته ده. نو الله وی زمانه وروستوي، یعنی خلیفہ معنا الذي يخلق بعد الله، د الله نه ورستو. خلیفہ معنا د الله نه ورستو. يخلف من بعد، يخلف من بعد، دقه معنا. دریم نمبر معنا د خلیفہ دا ده يخلف بعضه من بعض. څه مطلب يخلف بعضه من بعض؟ ویره دې معنا شو انسانان هم د یو نفس بلی د بل نفس بلی. یعنی ګوره زمونږ نیکونه اوس هغه نشته، پلارانو هغه نشته، اوس موږ یو بیا زموږ بچي. د خلیفہ دا معنا ده. په دې ځای کې د خلیفہ معنا څه ده؟ په دې ځای کې د خلیفہ معنا خو یم دقه ده چې الحاکم په معنا باندې زه یو حاکم جوړوم. دا فیصله کوي انسان، یا انسان باندې دا به فیصله کوي. او دویم دا معنا د چخلو په من بعد، یعنی زمانه ورستو. او من بعد نه دا معنا علماء کړل چې بعد الملائکه یخلقو، یعنی خلیفہ یخلقو بعض من بعض انسانان، او یخلقو بعد الملائکه فرشتو نه ورستو. ان تاسو یې تاسو ورستو بل څوک جوړوما.
قالو دی ورته ویل انی جاعل ز پیدا کوما فی الارض فزمک کی خلیفتن یو خلیفہ یو نائب. قالو دی ورته ویل اتجعل فیها ایت پیدا کې فیها پدیزمک کې من دس سوګ یفسدو فیها چې فساد وکړي پدیزمک کې. فساد سره بیزاویلی کلی شرک وکړي کفر وکړي جګړه وکړي د معنا ده کنه. من هغه سوګ پیدا کې یفسدو فیها چې فساد وکړي پدیزمک کې ویسفکو تو یہی بات دماء ویني بته سب کو دماء وکړي او سب کو دماء خو ډېر غټه ګناه ده. ونحن نسبح بحمدک ونحن منغا نسبح من تسبیح وایو بحمدک سرستا د ثنا مع حمدک ونقدس من پاکی بین اولکستا. قال الله ورتویل انی اعلم ذفهګما ما پاسبر لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. دا د آیت ترجمه شو. الله رب العالمین فرشتي راغونډ کړل یو هغه ته ویل چې زه په دې ځمکه کې یو خلیفہ جوړوم. دلته خو دو درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې الله رب العالمین د فرشتو نه مشوره ولې واغستله. هرنګ الله رب العالمین خو حکیم ذات دی او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه. د حکیم ذات فعل خو د حکمت نه خالی نه وي او د الله کار خو په خپل باندې حکمت نه ډک دی نو بیا مشوره ولې یو خبره. او دویمه دا چې مشوره خو هغه څوک اخلي چې په خپل باندې هغه داسې څه په خپل یو کار نشي کولی یوازې انجام ورته نه معلوم نه هغه بیا مشوره اخلي. الله رب العالمین فرشتو نه ولې مشوره اخیستله په خپله ورته عاقبت نه معلوم؟ جواب دا دی چې نه. دې کې یو قسم تعلیما للمشوره د دې انسانانو ته دا د خلیفه چې کوم دی که نه خلیفه دته بنیادي طور باندې د مشورې تعلیم ورکوي. دا څوک چې پیدا کوي دته د بچو ته د مشورې تعلیم ورکوي. ځکه آدم علیه السلام وروسته بیا خبرېږي که چې الله پیدا کول نو فرشتو سره مشوره کړې وه. ذهن ته به دا خبر راشي چې ګوره کله یو کار کوي نو په دې کې مشوره کوي. و امرهم شورا بینهم امرهم شورا بینهم. بله دا چې خلیفه حکمران ته وایي نو کله چې د مسلمانانو حکمران د هغې چناو کېږي نو دا به هم په مشوره باندې کېږي. امرهم شورا بینهم. د مسلمانانو امور به په باهمي مشاورت باندې کېږي. په دې وجه باندې په اسلام کې وراثت نشته دی چې پلار به یو د هغه اول نیکه دی او بیا پلار دی بیا زوی دی. څنګه چې په دې سعودي کې او په عربو کې چې کومه طریقه ده چې نیکه دی او پلار دی او زوی دی او په دې طریقه باندې مخکې ځي په دې طریقه باندې خلکو ته وراثت کې دا حکمرانی پاتې کېږي. او یا امیریت چې کوم دی امیریت ډیکټیټرشپ چې فوجیان راشي او هغه په زور باندې حکومت والی امیریت یو فرد واحدی. او یا سلطان متغلب چې ورته ویلې کېږي په زور باندې څوک راشي او هغه یو حکومت قبضه کې حکومت کوي. دا اسلامي طریقه نه ده. اسلامي طریقه څه ده؟ امرهم شورا بینهم. دا په مشوره باندې کېږي. یو شو. دویم نمبر دا د علماو لیکلي دي په دې کې اظهار شرافت آدم للملائکه. اظهار شرافت آدم للملائکه. په دې مشوره کې بنیادی طور باندې فرشتو ته او ملائک ته د آدم علیه السلام د شرافت اظهار دی چې ګورې زه ډېر عظیم څوک پیدا کوم. یعنی فرشتو سره چې کله مشوره کېږي ملائک سره به تپوس کوي دا څوک پیدا کوي؟ آدم پیدا کوم خلیفه وي. نو په دې کې د آدم علیه السلام د شرافت اظهار دی چې عام کس نه دی. مشوره څوک د دې لپاره نه کوي. ورکوټو خبر د لپاره څوک مشوره نه کوي. مشوره دې لپاره څوک نه کوي چې ماښام به غوښه پخوو که نه ساګ به پخوو. دې مشورې ته ضرورت نشته. اهم مشوره چې کم کار ضروري د هغې دپاره مشوره پکار ده. په دې وجه باندې قرآن کریم د سورت نور نه معلومیږي واذا كانوا ما هو على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. دې نه معلومیږي دا چې مشوره په لوی کار کې کېږي اجتماعي امورو کې نو په هغې کې مشوره به کېږي. نو په دې کې اظهار د شرافت د آدم دی فرشتو ته. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. دې مشوره څنګه ورکړله؟ ویلمه پیدا کا. ولې؟ ځکه چې ته څوک پیدا کې پاکې به دو نقصانات دي. یو نقصان پکې دا دی چې په ځمکه یو فساد کوي. دویم نقصان پکې دا دی وینې به تویوي. دا ورته څه پته ولګېدله فرشتو ته چې دا زه څوک الله څوک پیدا کوي دا خلیفه نو ده کې دوه غلطیانې دي. فساد به هم کوي او وینې به تویوي. نو فرشتو په باره کې خدا راځي چې فرشتې په غیبو نه پوهېږي. ځکه وروسته ویلي دي دلیل دا دی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. موږ سره علم نشته. چې علم ورسره نشته دی نو دې ته را خبره څنګه معلومه شوه؟ جواب یې دا دی
چې د خلیفہ د لفظ نه استدلال وکړو، استدلال یې وکړو د لفظ د خلیفہ نه. ولې خلیفہ چاته وایي؟ خلیفہ دې ته وایي چې دا وا تنفیذ د امور شرعي کوي، دا وا تنفیذ د امور شرعي به کوي. ځکه خلیفہ حکمران څه کوي؟ د جګړو تصفیه کوي. کمرانی راشي نه د هغې تصفیه کوي. نو چې تصفیه کوي روغه کوي، خو د روغې نه مخکې بورانه راغلی که نه. نو دی ویل چې الله تعالی خلیفہ کار به دا وي چې دا به تصفیه د ورانو کوي، ورانې ویجاړې به جوړوي. نو ښه نه ده چې دا خلک اډو پیدا نه شي چې ورانې ویجاړې اډوي نه. نو لفظ د خلیفہ نه معلومه کړله چې ورانې مانې راځي، نو ورانې څه ضرورت دی؟ نو دغه ویل د لفظ د خلیفہ نه استدلال وکړو چې من یفسد فیها ویسفک الدماء. دویم نمبر دا ده چې قرآن خو د قصو کتاب نه دی چې ټوله قصه وکړي، خو ظاهر خبر ده چې کله الله ویلی وي چې زه آدم پیدا کوم، انسان پیدا کوم، خلیفہ دی به تپوس کړی دی به څه کار کوي، دې صفتونه به صحیح. نو الله به ورته ویلي که نه چې د ده به باقاعده بشري تقاضې به وي، دا به خوراک کوي، دا به څښاک کوي، د دې به بچي، د دې به ګاوڼي، دی به مشري کشري کوي، د دې به ورانې وجاړې راځي. الله ورته ټول تفصیلات بیان کړي دي. ځکه چې مشوره فقط دی داسې څوک نه ورکوي چې څوک وایي څه چلو کوم فورا ته جواب ورکوي. دا ډېر تاسو خیالي چې تجربو کې خو به تاسو څوک نه کوي، ماشومان یې وایي تنظیمونو کې په جمعیت او په دې تنظیمونو کې خو به تاسو مشورو کې په تجاویزو کې ناست یې که نه. نه چې کله منتظم صاحب، منتظمې حلقه، منتظمې صوبه یا محتمم صاحب کله وایي چې داسې کار کوو او چې دا څوک فورا خبرې شروع کړي، د هغه خبرو ته څوک غوږ نه ږدي، یو دم چې رایې ورکوي. داسې سرسري خبره ده. کم کس چې د کمال خبره کوي نو د ټولې رایې واوري. په دې وجه باندې جرګه کې چې کله مشران شي او کله هم څوک جرګې له بوځي نو فورا به رایې نه ورکوي. چې زما ذهن ته ښه رایې راغله، غلی کښېنه چې دا 15-16 کسان رایې ورکړي نو په دې کې به ستا یو رایې یا خوښه شي او یو په دې کې ته به مخکې یو رایې جوړه کړي نو په هغې به ته بیا سوچ فکر چې کومه پکې ډېره مزیداره ده، د هغې نه پس به بیا ته رایې ورکړي نو ستا رایې به ځای ونیسي بیا، او فورا چې خبره کوي نو رایې ځای نه نیسي. په دې وجه باندې دې فرشتو به تپوس کړی که نه، داسې خو څوک رایې نه ورکوي چې مه کوه یا وکړه، دا خو طریقه نه ده. دې به تپوس کړی نو الله رب العالمین ورته بیا جواب ورکړو. یار دا لرې کابل یې راوړه تنګۍ مې ده. الله ورله بیا جواب ورکړو چې دا به داسې کوي داسې به کوي. نو ویل چې الله تعالی بس بیا من مشوره نه درکوو، بیا ښه دا ده چې دا اړو پیدا نه شي. من یفسد فیها، ولې؟ ځکه چې الله تا ویل چې فساد به په کوي او وینې به تویې، نو بیا د دې پیدا کول په کار نه دي. دوه شوي. او دریم نمبر علما ویلي دي، مفسرین دا خبرې لیکله چې دی قیاس وکړو. نو قیاس کله ښه او کله ښه نه. قیاس په څه باندې وکړو؟ یعنی آدم علیه السلام مقیس وګرځو، په یو مقیس علیه باندې قیاس کو. هغه مقیس علیه څه شی دی؟ پیریان دي. یعنی مخکې پیریانو په دې ځمکه کې مخکې پیریان اوسېدل او د پیریانو خو بل کار نه. تاسو پته ده پیریان په مخ د ځمکه کې دروغجن مخلوق دی، دروغ ډېر زیات وایي، انتهایی دروغ. کله چې په دې ښځو باندې اکثر د مکر دا پیریان ډېر راځي، عام سړو باندې هم راځي، ښځو باندې ډېر زیات راځي. سړو مدرسو کې پیری ونیسي، ښځو مدرسو کې بس جینکۍ او ځان پیریان راولي. نو چې کله ته اوسه کښېنې خبرې تپوس ته کوي نو دا به کله د امریکې نه رالم او کله د برطانیې رالم، ستا پلار امریکې ته په سکندونو کې څنګه ورسېدو؟ دروغ وایي خلکو ته، خلک یقین کوي. داسې نه ده، دروغ ډېر زیات وایي. پیریانو باره کې دا خبره مسلمه ده، دروغ ډېر زیات وایي. نو هغه ته ښه پته ده چې دا پلپرس که دلته اوس په یو ښځې پیریان راغله، هغې ته پته ده چې دې علاقې ښځې ته مرګر نه ښکته نه دي دلي. نو دا ورته کله وایي زه لاړم پېښور ته لاړم او لاهور ته لاړم او په جاز کې رالم او سعودي ته لاړم، او دا دروغ ته ډېر زیات وایي. نو دی فرشتو د ملایکو د پیریان پېژندل چې دروغجن دي، وراني کوي، جګړې کوي، خلک تنګوي. کله کله خلک تنګوي که نه، ته به کمره کې پروت یې، دروازه به راته وهي ته چې راوځي بنئ، کله به منډې وایي، کله به ټیمان اړقوي، کله به څه کوي، کله به څه کوي. نو دا وراني په دې پیریانو کې ډېر زیاتي. په دې وجه باندې اکثر خلک دې ته ډېر توجه ورکوي. پلانې عالم چې دی وګوره د پیریانو ته سبق وایي، دغه خلک ډېر زیات قدر کوي. وګوره پلانې درس کې پیریان کېني. نو پیریان کم ښه خلک دی، انسانان چې کېني دا کمال دی. پیریان به کېني یا به نه کېني، کم درس کې چې انسانان ناست دي نو غوره درس دا یو دی. د پیریان تپوس الله زموږ نه کوي، موږ نه به د انسانانو تپوس کوي، انسانان تپوس به رانه کوي. نو دې قیاس وکړو پیریانو باندې چې پیریانو کومه توره وکړې ده، هغوی خو همداسې وران خلک دی. نو که د انسانانو د پیریانو په شان نو بیا اړو پیدا کول نه دي په کار. نو دی ورته ویل ویسفک الدماء، وینې به تویوي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یو دې تسبیح،
یو د تحمید، یو د تقدیس. نسبحو نو سبحان الله شو، او تحمید چې دی الحمدلله شو. تسبیح او تحمید. او تقدیس چې دی نو بیا علما ویلي دي چې دا تسبیح او تحمید دا د الله د صفاتو کېږي. تسبیح او تحمید دا د صفات الهی کېږي، او دا تقدیس چې دی دا د الله د ذات کېږي. یا به داسې شي یو صفات سلبي دي، یو صفات ثبوتی دي یا ایجابي. نو د پرشتو ویلو چې الله تعالی موږ به صفات ثبوتی او صفات سلبي دواړه موږ بیانو کړه. دواړه قسمه صفاتونه، صفات ایجابي او صفات ثبوتی دا چې الله مالک دی، الله رحمان دی، الله رحیم دی دا. او صفات سلبي مطلب دا چې الله تعالی باندې خوب ناراضي، دغه شان د الله سره شریک نشته دی. دا قسمه خبرې دا موږ کوو کنه. نو تسبیح او تحمید د الله د صفاتو کېږي، الله رحمان او رحیم دی موږ دا وایو. او تقدیس د الله د ذات مطلب پاکول، چې ستا د ذات سره کوم صفتونه نه دي لایق نغه موږ نه پیکو. دا توحید چې موږ وایو کنه مختلف اقسام دي. توحید اگر چې دی ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه ویلي دي چې توحید درې قسمه دی: توحید الالوهیه، توحید الربوبیه او توحید الاسماء و صفات. خدا څه فرض خبره نه ده، دا څه فرض خبره نه ده چې توحید دغه درې قسمه دی. بلې کې خو توحید د حاکمیت اړوشته نه، توحید د حاکمیت او چې هغې ته موږ د تحکیم خبره کوو چې حکم منوي الله دا منلی کېږي. نو په دې وجه باندې دا یو ډېره لویه مسله ده چې د ابن تیمیه رحمه الله کوم فال ورځي په دې علاقه کې، نو هغوی دغه توحید چې یاد کړی دی نو بل اړه مني نه اوس. یو وخت کې دا په دې باندې ما یو خبره کړې وه چې توحید درې قسمه نه دی، چې بس موږ توحید د الوهیت دی چې الله زموږ اله دی، او توحید د ربوبیت مطلب دی چې الله رب دی، پالونکی دی، او توحید د اسماء او د صفاتو دا نه دی درې قسمه. بیا یو ملګري په دې باندې زما سره په دې واتساپ ډېر لوی مباحثه کړې وه، او ویل چې نه توحید خو درې قسمه دی. ولې دلیل څه دی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه ویلي دي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه نه پیغمبر دی نه صحابي دی، یو عالم دی او مجدد دی، لوی سړی دی، خو د هغه خبره خو دلیل نشي کېدلی کنه چې هغه درې قسمه دی. اوس د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې کې توحید د حاکمیت اړو ذکر کړی نه دی. حالانکه قرآن کریم کې خو چې سړی جوړ سوچ وکړي نو د مکې د مشرکانو د الله د پیغمبر سره قرآن په توحید د الوهیت کې نه وه، په توحید د ربوبیت کې نه وه، او په توحید د اسماء او د صفاتو کې نه وه، بلکې اصل جګړه په توحید د حاکمیت کې وه. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض، تپوس ته وکړه ځمکه اسمان چا پیدا کړی؟ یقولون الله، دی وایي چې الله. که تپوس ته وکړي تاسو چا پیدا کړی یې؟ دی وایي چې الله. تپوس ته وکړي ځمکه باران څوک وري؟ الله. دا خو دې منل. جګړه په څه باندې؟ جګړه په دې چې لا اله الا الله، د الله نه بغیر بل معبود نشته، فیصله به یو الله، ان الحکم الا لله. بس دا خبره وه، الا له الخلق والامر، دا خبره و بنیادي طور باندې. بهر تقدیر توحید د اسماء او د صفاتو مسله به کې راغله. اسماء او صفات خو پېژنئ تاسو کنه، یو د الله اسماء دي، بل د الله صفات دي. کله کله سړي ته دا پته هم نه چې اسماء او صفات وایي څه ده، خو بس دا یاد کړي چې توحید د اسماء او د صفات. اسماء دا دي چې الله سمیع دی، الله بصیر دی، الله قدیر دی، دا د الله اسماء دي. او صفات مطلب سمع ده، بصر ده، علم ده، حکمت دا شو. اسماء او صفات دې ته وایي. نو صفات د الله دی، الله لپاره سمع ثابت ده، د الله لپاره بصر ثابت دی، د الله لپاره علم ثابت دی، د الله لپاره اراده ثابت ده، د الله لپاره قدرت ثابت دی. دې ته ویل کېږي اسماء صفات الله رب العالمین. پاتې شو دا مسله چې په دې شرح العقائد کې علامه تفتازاني رحمه الله صفات سبعه ثمانیه ذکر کړي دي. نو ډېر خلک په دې باندې اعتراض کوي چې دا ماتوریدیه او اشاعره دې د الله صفات کم کړي دي. دا خبره کمزوري ده. کمزوري ځکه ده چې دې اشاعره او دې ماتوریدي خو داسې نه دي ویلي چې د الله اته صفتونه د نور نشته. خدای هغه غټ غټ صفات ذکر کړي دي چې د الله غټ غټ صفتونه ده، نور صفتونه نشته. غلطه خبره به الله وي، غلطه خبره به الله وي چې باغې کې داسې دی ویلي وي چې د الله یا ابو منصور ماتوریدي یا ابو الحسن اشعری ویلي وي چې د الله و صفتونه دي زیات نشته، نو بیا به خبره غلطه وي. داسې خو نه دی ویلي چې نه دی ویلي، نو بیا ولې دا اعتراض سړی په دې باندې کوي. او بیا اسمان سمیع دی، بصیر دی، قدیر دی، علیم دی. نحن نسبح بحمدک.
نو پرشتو ویل چې الله تعالی که د تسبیح او د تحمید او د تقدیس د پاره چېرته ته خلیفه پیدا کړي، یعنی د عبادت د پاره پیدا کړي چې کوم عبادات قولی عبادات دي، عبادات قولیه. مونږ چې دا باندې کینو په دې قاعده باندې سوې التحیات لله، سمانه د التحیات معلومه ده، ټول قولی عبادتونه، ټول تحفه، ټول ډالۍ. التحیات خلق ته التحیات لله وي، التحیه نه ده، التحیات لله، ټول د جبه او د خله عبادتونه لله الله الذي، والصلوات او ټول بدني عبادتونه، والطيبات ټول مالی عبادتونه لله اذا الله دي، ټول عبادتونه بد الله کو، قولی عبادت، فعلی بدني عبادت او مالی عبادتونه دا الله رب العالمین دي. نو دا د الله د پاره. نو پرشتو ویل الله تعالی کته د دې عبادتونو د پاره قولی عبادتونو د پاره چرته څوک پیدا کړي نو بیا هم پوره یو ولې پیدا کړي. نو الله وینا انی عالم ما لا تعلمون، زه په دې څه پوهیږم چې باغی تاسو نه پوهیږئ، چې نه پوهیږئ لہذا تاسو خاموش یو، زه فرشته پیدا کوم. دین معلومیږي دا چې دا مشوره نه و، که مشوره وي نو فرشتو خو مشوره ورکړه کنه چې مې پیدا کړ، الله تعالی بیا پیدا کړي. دین معلومه دا شو چې دا اخبار دی، دا خبرول دي په دیو زبانه د دې انی جاعل فی الارض خلیفه د دې یو معنی دا چې دا اخبار د الله رب العالمین دی. اذا ګوره تاسو ځان تیار کړئ، زه یو خلیفہ پیدا کوم. ونحن نسبح بحمدک، منګ تسبیح بیانو سبحان الله وایو بحمدک استاد ثنا سره د الحمدلله بعد ما فمانا ما حمدک، من سبحان الله وایو سره د الحمدلله. اې د دومره غوړ عبادتونه دي چې پرشتي موږ سبحان الله الحمدلله وایي، او ډېر غوړ عبادتونه دي. ګوره حدیث کې راځي سبحان الله تملأ الميزان، څوک سبحان الله وایي د اعمالو تر ډکوي. سبحان الله والحمدلله تملأان ما بين السماوات والارض، سبحان الله والحمدلله د زمکه د اسمان په منځ کې د ټوله په زیاده ثواب نه ډکوي. ډېر ډېر ویل غواړي سبحان الله الحمدلله. څنګه ذکر بسړی کې تسبیح سړی په لاس کې راوغه نو کوم ذکر وکړ دی؟ ذکرونه ډېر زیات دي، ګڼ ذکرونه دي. سبحان الله ذکر دی، الحمدلله ذکر دی، لا اله الا الله ذکر دی، سبحان الله بحمده ذکر دی، سبحان الله العظیم ذکر دی. البته بعضی اذکار ډېر خیر دی. یو ورځ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساری منزل روانو لاړو جمعات ته، او په دې دوران کې داغه بیبي حضرت حفصه رضی الله عنها په مسله باندې کېناستله او ذکر یې کوي، حتی چې نبی علیہ السلام د اشراق د منځ نه وروسته راغی، کم از کم 2.5 غنټې به د منځ کې شوي دي چې کله راغی نو حضرت حفصه حق شانې به خپل مسله باندې ناسته او ذکر یې کوي. نو نبی علیہ السلام ورته حفصه څه دی کول؟ ذکر مې کوو. څه دی ویل؟ پلان ذکر مې کوو. ویل کې ټول اذکار په ځای دا ذکر کړی وي چې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا دغه نغورو په دې ځمانه موږ په خپل مدرسو کې زموږ تحریک په مدرسو کې د ادعیه مسرور موږ پابندۍ باندې وایو. دا امسینا ماخام اصبحنا د ساره پکې دا ذکر شتا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا اسکار دا ډېر خاص کار دی، په دې باندې انسان جبه پاکیږي، سوچ فکر په دې باندې پاکیږي. ونقدس لك من پاکی بیانو لك من استاد ذات لذاتک، استاد ذات پاکی بیانو. لم یلد ولم یولد ذات دی الله نه د الله بچشتا نه د الله مور او پلار شته سی وایو. قال الله ورته ویل انی عالم وذ پویګه ما پاس باندې لا تعلمون چې تاسو هغه نه پویګی. زي واجد سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله د دې د فار صرف انسان نه پیدا کو. دینه دا معلومه شولا د عبادت تصور زمون غلط دی. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانانو پیریان نه دی پیدا کړی مگر د خپل عبادت د بندګۍ لپاره، د عبادت لپاره پیدا کړی. زمون ذهن کې دا چې عبادت به صرف د ذکر ته وي، منستب وي. ډېر خلکو خیال دار کنه موږ نیک سړی ست وایو. تاسو په دشته په دې معاشره کې موږ نیک هغه چاته وایو چې دا غسپینی جامې وي، پټکې وي او 15 وخت جمعات کې تسبیح اړي، بس دا موږ ته نیک سړی ښکار کی. کدا تحکیم د الله منی او تحکیم کې د غیر الله منی، کدا خپل فیصله د انګريز په عدالت کې حل کوي او کدا الله په عدالت کې حل کوي، کدا الله حاکم غني او کني غني، کدا د الله نظام منی او کنه منی، موږ ته نیک وایو. حالن کې الله رب العالمین فرشتو ته وی چې زه پاغه څه پوهیږم تاسو په نه پوهیږئ. زه دا
انسان چې پیدا کوم د ډېر لوی مقصد د پاره پیدا کوم. څه د پاره پیدا کوم؟ دا به حاکم وي، دا به تنفیذ د شرعي امور کوي، دا به تنفیذ کوي، تنفیذ د شرعي امور په خلکو نافذ کوي. په دې وجه باندې زمونږ د ځان له ان شاء الله په خپل ځای کې برازي د يهوديانو د مسلمانانو سره دشمنی چرته په دې نه ده چې د مسلمانانو جماعتونه دي، مدرسې دي، په دې باندې زمونږ سره دشمنی دا وای نه ده. د عیسایانو زمونږ سره دشمنی په دې باندې نه ده چې مونږ چرته منځونه کوو، مونږ ګیره پرې خودلې دي نه. که په دې زمونږ سره دشمنی وي، په امریکا کې به مدرسې نه وي، جماعتونه به نه وي. باقاعده په امریکا کې مدرسې شته، خلک په ټیک ټاک فارغېږي. دغه درس نظامی کافیه، شرجامي، شر تهذیب دا کتابونه هلته وي، بخاري مسلم دا کتابونه هلته وي. په برطانیه کې دا جماعتونه دي، دا مدرسې پکې دي. هلته خلکو ګیرې پرېښي دي، هلته خلک منځونه کوي، په تبلیغ کې خلک ګرځي. د دې ځنه هم که ته امریکا ته په تبلیغ کې ځې تلی شي، برطانیې ته ځې تلی شي، مدرسه کې درس کې تلی شي، په اسلامیات کې، په انګلینډ کې په اسلامیات کې PhD کې نو کولی شي، بالکل کولی شي، هېڅ پابندي په دې نشته دی. بیا ولې زمونږ سره د یهودیانو ورانه ده؟ تاسو سوچ په دې خبرو کړی دی چېرته قرآن کې الله فرمایي مغضوب علیهم دی، الله پې غضب کړی دی. دوی خو زمونږ هر څه مني، مدرسې جوماتونه هر څه مني. معلومیږي دا د هغوی زمونږ سره ورانه په یو شي کې ده. هغوی دا و چې تاسو به د نظام، شرعي نظام خبره به نه کوئ، تاسو د قرآن نظام به تاسو نه راپېژوئ. بس د قرآن ترجمه کوه، بالکل پابندي نشته. د دې قرآن درسونه کوه، پابندي نشته. خو که د دې قرآن نظام تاسو بالفرض ناپېژوئ، نو په دې باندې زموږ څه بیا ورانه ده. حماس اسې یو نومونه اخیستل بد کار دی. حماس، الحرکة الاسلامیه، الحرکة الاسلامیه چې دی که نه، حماس، دا حماس تنظیم دی، هغه په غزه کې یهودیانو رایسار کړی دی او د دې سره جنګ دی. ماشومان یې ولې ووجل، ښځې ولې مړې کړلې، جوماتونه یې ولې وران کړل، مدرسې ولې ورانې کړلې. اوس د هغې حماس خلاف ټرمپ هم خلاف دی، جو بایډن هم خلاف و، ټول یهود هم خلاف و، اسرائیل هم خلاف دي. او زمونږ څومره مذهبي تنظیمونه د هغې څوک خلاف نشته. په هر ځای کې ګرځي را ګرځي. سوچ په کار دی که نه، ولې سي چل دی چې هغه خلک الګ دي. حماس والا خو لږ خلک دی، د هغوی ټول یهود، اسرائیل، عیسایان خلاف دي. وایي تاسو د تنظیم ټیک نه دی. او د هغې نه بغیر ډېر اسلامي تنظیمونه دي، په ټوله دنیا کې ګرځي، په هغې پابندي نشته. معلومیږي دا چې د هغوی خبره لږه خطرناکه ده. هغوی د غلبې دین خبره کوي، د اسلام د سیاسي نظام خبره کوي، هغه د حکومت الهي خبره کوي. دغه ټکي باندې زمونږ سره د یهودیانو ورانه ده، په دغه ټکي باندې زمونږ سره د عیسایانو ورانه ده. په دې باندې خلک پوهېول غواړي، په دې خلک نه دی پوهه کړی. موږ پرې ځان پوهه کړی وي، موږ خلک پوهه کړی دی. په دې باندې د هغوی زمونږ سره ورانه ده. ورنه که موږ ته دا خبرې ویستلې که نه، نبي علیه السلام له چې هغه یو ځوان راغلی ویل دا خبره ته وباسه چې د الله نه بغیر د چا نظام نه، موږ تاسو روغه کوو. شوي وه که نه وه شوي وه ورسره. نبي علیه السلام له باقاعده راغلي وو چې ته د دې شرعي نظام خبره پرېږده، اسلامي حکومت خبره پرېږده، موږ تاسو روغه کوو. ټیک ټاک ورته باقاعده مطالبه کړې وه. رسول الله ورته ویل دا څه کېده؟ ویل نه، که دا سپوږمۍ مې په یو لاس کې شي او د انور په بل لاس کې شي، بیا هم د خپله خبره نه پرېږدم. د الله د رسول د دې ټولو یهودیانو، عیسایانو سورانه په دې شرعي نظام باندې وه. لہذا دا بنیادي طور باندې الله رب العالمین زما دغه مقصد دی چې زه به یو خلیفه وي چې دا به د الله نظام به په دې ځمکه باندې نافظوي، د الله نظام به په دې ځمکه نافظوي. په دې وجه باندې انسان د الله نایب دی. موږ ټول د الله نایبین یو. بل دا چې موږ پیدا کړیو د خپلې بندګۍ دپاره، په دې بندګۍ کې دا خبره په سر باندې لیکلې شوې ده، دا بندګان به د الله نظام به مني، ان الحکم الا لله به مني. بالفرض که دا خبره پکې نه وي، نو دا د بندګۍ حق نه دی ادا شوی. بیا دغه وجه ده چې مولانا مودودي رحمه الله په ټوله دنیا کې زیر عتاب دی. دغه وجه ده چې حسن البنا شهید په ټوله دنیا کې زیر عتاب دی. دغه وجه ده چې سید قطب شهید رحمه الله په ټوله دنیا کې زیر عتاب دی. ورنسی چل دی د مولانا مودودي رحمت الله علیه ته خلک په شرق او غرب کې امام وایي، عرب مني، عجم مني، عرب عجم مولانا مودودي مني، حسن البنا مني، سید قطب مني. نو دا مغرب دنیا او دا یهود او نصارا ایولی خلاف دي. وجه دا چې اصل کې دا ګورانو د دې سره ده. د انګلند په پارلیمنت کې یو کس پاسېدلی دی، ممبر قومي اسمبلی دی پارلیمنت، او یو د انګریز د برطانیې، او په اسمبلی کې باقاعده تقریر کړی دی چې ګوره موږ ته چې زموږ افکارو ته خطره ده، نو هغه د 3 قسمه خلکو نه ده. مولانا مودودي یاد کړی دی، حسن البنا یاد کړی دی، سید قطب یاد کړی دی. دلته دومره غټ غټ مولیان دي، غټ غټ پټکي والي، غټې غټې چوغې، هغه نومونه نه دي یاد کړي، پېژنې هم نه چې دا څوک دي، پته ورته هم نشته چې د مولیان شته. ټیک د خلکو ته شیخ العرب او شیخ العجم به وایي،
دا به ټیک د چرته دلته به خلک پیژني، هغه ځای کې څوک نه پیژني. دا خلک په بار دنیا کې صرف مولانا مودودي خلک پیژني، په عرب دنیا کې یو مولانا خلک پیژني، او دلته څومره بدنام دی. دلته ولې د خلکو بدنام کړی دی؟ دا ځکه چې د مولانا مودودي یو تقریر دی ما اوریدلی او ما سره ما په خپل پیج نه شیر کړی یو وخت کې. هغه وایي چې کله ما د اسلامي نظام خبره شروع کړله که نه، د اسلامي شریعت خبره مې شروع کړله، نو یو ټول نه مخکې زما خلاف مولیان نه وو، ډېره ښکلې خبره کړله. ما چې کله دا خبره شروع کړه نو ټول نه مخکې د کم چې د مقتدر حلقې دي که نه، دا خلک ایوب خان بشان خلک پوجیان زما خلاف دي، زما خلاف. مولانا مودودي صاحب ته ویلي مو که نه، ایوب خان ورته ویلي ویل ته څه ځان د کار کتلی دی په مخ په جیل کې یو ځای بل ځای، څومره غټه یونیورسټي غواړې دله به جوړه کړمه او په هغې کې به ته وایس چانسلر شې او دا ټول تعلیمي نظام به تا ته حواله کړو، بس په ارام باندې کښېنه. هغه ورته ویل نه زما کار نه دی، نه کوم. غټو هدی ورته اپر کړې وه. د هغې سره سره ویل چې کله په دې باندې کار ونه شو نو ویل کوم چې اسټابلیشمنټ و دی زما خلاف، اسټابلیشمنټ زما خلاف کو، دفترو خلک کوم لوی خلک دی زما براکرسي چې ورته زما خلاف کړله. په دې چې کله کار ونه شو نو د هغې نه پسې میډیا زما خلاف کړله. په میډیا باندې د مولانا خلاف کار شروع شو، الزامات یې شروع کړل. ډاکټر اسرار په شانې خلک هم په دې دغه کې راغلی او مولانا پسې خوله کولاو کړی و. وروسته بیا مافیان یې غوښتلې چې ما نه دا غلطي شوې، دا غلطي شوې ده. په دې میډیا باندې د مولانا خلاف، په دې وجه باندې د مولانا خلاف یو ګمنام سړي کتاب لیکلی و، مودودي خمیني دو بای بنوماني. دومره هنر و چې خپل نوم یې نه شو لیکلی، یعنی د دې کتاب مصنف نه معلوم. دا ولې؟ په دې کې دروغ و، په دې کې د اخبار تراشی وي، بس دی صرف مولانا بدناموو، د دې مصنف اوسه پورې نه دی معلوم. بل یو کتاب لیکلی شو فتنې مودودیت په نوم باندې، اگر چې خلک دا د زکریا مولوي صاحب لیکلی و، خو چې دا هم د نه دی لیکلی، والله اعلم مولانا زکریا صاحب د دم داسې نوم د ده یو شاګرد لیکلی، زما د استاد کتاب وی نه دی. وایي کله چې په دې باندې کار ونه شو نو بیا مولیانو ته وویل چې اوس تاسو ولګوئ. نو بس مولیان په دې بیا په دې شي کې هغه کامیاب شو، په دې درېیو څیزونو کې نو کامیاب شو. پوجان مخالف وو، بیوروکراټس مخالف وو، میډیا مخالف وه، په دې کې نو کامیاب شو. چې مولیانو له ځکه وایي چې کله د تربور د لاس سړی سپک شو نو هغه بیا سپکي. په دې وجه مولانا خلاف یې مولیان کړل، هغوی ته پنډونه کېدل، پیسې ورته میلاوېدلې، کتابونه یې مولا فری چاپ کول. په دې وجه مولانا یې دې حد ته ورسو چې د مولانا نوم اخیستل خلکو ته کنځلې ښکاره کېږي. اوس حالانکې دا هغه خلک دی چې د اسلامي شریعت خبره یې کړې وه او د آدم علیه السلام د پیدایش او د انسان د پیدایش کوم غرض و هغه دا چې د الله نظام ناپېښ شي. نو انی اعلم ما لا تعلمون، دغه مطلب دی. او ګورئ په دې باندې تاسو تفاسیر دقه صحیح مقصد دی دی یوازې مونځ او دسو او یوازې ذکر او اذکار که دا مقصد وي نو بیا الله تعالی رد ولې کړی دی چې ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الله دسوي انی اعلم ما لا تعلمون. خوش به خبر باندې وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم آدم الاسماء كلها، الله تعلیم ورکو آدم علیہ السلام تا كلها د ټولو سيزونو. یا تعلیم وایو کنه پلانی له یا وعده خلد واړه سليمان پورې راغلیو، پښتو کې دا ټکی مشهور دی، واړه سليمان پورې مطلب ټول راغلیو. دې ځکه یو ځان پوهه کوس. قرآن کریم کې پیغمبرانو نمونه راغلی دي، 27 پیغمبران، 20 پیغمبرانو نمونه په قرآن کریم کې راغلی دي چې په هغې کې اول نوم د حضرت آدم علیه السلام راغی. آدم لفظ اغستی شوی دی د ادمة الارض نه. ادمة الارض، ادمه څه ته ویلی کېږي؟ ادیم الارض، د ځمکې ککوړی، ادیم الارض. او په عبراني ژبه کې ادمه لفظ خاورې ته ویلی کېږي. ادیم، ادم د ادیم الارض نه دی، مطلب دا د خاورې نه پیدا دی. نو ادم د خاورې نه پیدا وکنه نو ادمه، نو دا لفظ عبرانی دی. د تفسیر قاسمی کې لیکلی دی، قاسمی لیکلی دی چې په دې لفظ د آدم کې عربي او عبرانی موافقه کړې ده. څنګه مطلب؟ په عبرانی کې هم ادم چې د خاورې ته وي او په عربی کې هم ادم، ادم او ادیم الارض دی کنه. څنګه چې امام شافعي رحمه الله ویلي دي چې ما الفاظ ما نېریږي چې د اسمان نه لاندې ما تحت ادیم السماء اصح کتاب من مسلم، د اسمان د ککوړي نه لاندې د مسلم نه بل صحیح کتاب وی نشته. ادیم السماء لفظ دلته راغلی دی. ادیم السماء د اسمان ککوړی، اسمان دا مخ، او ادیم الارض ځمکې دا مخ. لحاظ دا لفظ د ادمتون نه اخیستی شوی دی او قاسمي وي په دې کې د عربي او عبراني موافقه ده، خاورې ته وایي. او دې نمبر دا لفظ د ادمتون نه اخیستی شوی دی. ادمه
ادمه خاوره. ادمه ستوي ادمه ویل کیږي غنم رنگی تا، غنم رنگی، گندم رنگی، گندمی رنگ. نو آدم علیہ السلام گندمی رنگو، سور سپین تور نو زیړ نو بلکې غنم رنگو. دا د آدم علیہ السلام رنگ دی. او ظاهر خبر ده چې د خاور نه پیدا دی. کلکم بنو آدم و آدم من تراب. ویش پیغمبران کم کم دي نو ګوره وتا. آدم علیہ السلام یو، موسی علیہ السلام دوا، ابراهیم علیہ السلام درې، اسماعیل علیہ السلام سلور، اسحاق علیہ السلام پنځو، یعقوب علیہ السلام شپږ، عیسی علیہ السلام یو، هارون علیہ السلام اتو، داود علیہ السلام نه، نوح علیہ السلام لس، عمران علیہ السلام یو لس. دا غلط دی چې عمران علیہ السلام پکې کله منګه شریک کو نو بیا 27 جوړیږي، او که عمران ته لري کو نو بیا به دا 26 شي. خو صحیح دا چې عمران پیغمبر دی. مریم پلار، زکریا علیہ السلام دولس، یحیی علیہ السلام دیارلس، صالح علیہ السلام سوارلس، لوط علیہ السلام پنځلس، ادریس علیہ السلام شپاړس، ذوالکفل علیہ السلام ولس، عزیر علیہ السلام اتلس، ایوب علیہ السلام نولس، یونس علیہ السلام شل، سلیمان علیہ السلام یویش، یوسف علیہ السلام دویش، الیاس علیہ السلام دریش، یسع علیہ السلام سلیریش، هود علیہ السلام پنځیش، شعیب علیہ السلام شپږیش، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویش. 27 پیغمبران نمونه قرآن کریم پر راغلي دي. او نور پیغمبران سودی نو مسند احمد کې حدیث ته چې 1,24,000 پیغمبران دي. 1,24,000 او 24,000 پورې دي کې کم دي نو موږ زیات او کم وایو کې دي شي زیاتې کې دي شي کمې. ځکه یو حدیث کې دو پیغمبر دي، الیاس او الیاسین، الیاس او الیاسین دا پیغمبران پکې د سره راغلي دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کې 100 علیه سلور ځای راغلي دي. وعلم آدم الاسماء كلها، اخذل الله آدم علیہ السلام تل اسماء نمنا کلها ټول. نو کلو مایل دو قسم ده، یو ته کلو استغراقی چې هر څه ته شاملي، یو ته کلو عربي چې ډېرو ته شاملي، په عرب کې ډېر وایي. نو کلها نه مراد خو کلو استغراقی نشي کېدلی، خو ډېر یو ته خودل. اول خبره دا ده چې الله رب العالمین ورته خودل سو، الله ورته خودل نمونه الاسماء، نمونه ورته خودل. نمونه خلق هي ک اسماء خلق هي که مسما خلق هي. نوم خودل خو کمال نه ده. یعنی به طور مثال ما ته نوم معلوم ده، لکه زم چې وایټ بورډ، بلیک بورډ. نو بلیک بورډ او وایټ بورډ، دا وایټ بورډ سپین بورډ ته وایي او بلیک بورډ تور بورډ ته وایي. پخوا به خلکو په سکول کې بلیک بورډ یوز کوو، اوس وایټ بورډ یوز کوي. نو چې اوس چا وایټ بورډ او بلیک بورډ لیدلی نو الله به دې کې کمال چې نه لیدلی دا خو کمال نه دی که نه. په دې وجه باندې وعلم آدم الاسماء، د اسماء مراد مسمیات دي. الله ته اسمانه دي خودلی، مسمیات او تو خودل. یعنی مطلب دا بالغ دی نو بالغ او تو خودو، دا پیاله دی پیاله او تو خودل، دې کې چې دی چې او تو خودو، دا مطلب دی. اوس په یوه خبره باندې دې نه مراد اسمانه دي بلکې مسمیات دي. یو ګوره یو زمانه عنایت الله، یو زمانه دی، یو زمانه مسما ده چې زسیم. نو الله ته مسمیات او خودل. وعلم آدم الاسماء، الله ته مسمیات او خودل. یو تشریح ده. دوی نمبر ده چې د اسماء او خودل، اسماء او د خودل مطلب نشته دی. نو دې نه مراد تاثیرات الاسماء دي. وعلم آدم الاسماء، او خودل الله تعالی آدم علیہ السلام ته د نمونو تاثیرات د اسماء. تاثیر څه ته وایي؟ اثر کول، اثر کول. د دې نوم دا اثر دی، دا اثر دی، اثرات وو ته خودل. او دریم نمبر چې الله اسماء ویلي نو اسماء تی مراد دي. لہذا نمونه سو یو دا چې اسماء الله، الله نمونه. ان لله 99 اسما، دا الله یو کم سل نمونه دي. دا یو کم سل نمونه آدم علیہ السلام ته معلومو او دی فرشتو ته نو معلوم. پس هغه ته یو څو نمونه معلومو، آدم علیہ السلام ته ټول معلومو، اسماء الحسنا او ته ټول یادو. په دې وجه باندې اسماء الحسنا یادول ډېر ښه شی دی، ماشومانو ته یادول. او اکثر په دې مدرسو کې کئی داسې د باجیګانې یا د قاریان صاحبان ماشومان ته اسماء الحسنا یادوي. دا ډېره ښه خبره ده. حدیث کې راځي ان لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه. دا الله یو کوم سلمونه دي چې په یاد کړ جنت ته وځي. سنن کتابونو کې دا حدیث واقعا موجود دی، نور کتابونو کې شته دی. دا الله نمونه او توفیق. بعض علما معنا کړل دي نه مراد دي اسماء الملائکه، د فرشتو نمونه. څنګه
آدم علیہ السلام چې کله پیدا شو نو جبرئیل له میکائیل له وې ته جبرئیل ته میکائیل ته اسرافیل حیران و چې دای څنګه موږ څنګه پیژنې ته موږ نه لیدلی دا ته الله خو دلیو کنه د دې تعلیم نو راځه د دې تعلیم نه فطری الهام دی زړه کې وتا چولې فطری الهام لکه الذي خلق كل شيء ثم هدى لکه دا غي ما فطری الهام خبره کړې وکنه او حربو کله النحل چې الله تعالی فرشتو ته وਹੀ کړي وا شاهد مچایتا چې ته په غر کې ځان له کور جوړاوا ته په ونو کې ځان له کور جوړاوا نو دای خو ته ویلې نه دي دا ته الهام کړی دی یا دا بچی چې کله پیدا شي ماشوم کنه نو پور نه مور سي نه خوري او بل چاله نور زی مور لورزي دا فطری الهام دی الله رب العالمین آدم علیہ السلام درای فطری الهام کړی دی الله ما د الاسماء كلها دای معنا شو او چا ویل نه مراد دی اسماء ذریته د خپل اولاد بچی د خپل اولاد نمونه اسماء ذریته یعنی وی زما به دومره بچی وي داوی به دومره بچی دومره بن وسی دومره به کډ وسی دومره انګریزانی دومره به عربي دومره پښتانه به دومره پنجابیانی دا خبره په دې کې د جلال الدین سیوطی ډېر عجیب تفسیر کړی دی جلالین والا وی چې وعلم آدم الاسماء كلها طول نو کلو د استغراقی په معنا غسته دی حتی القصعه والقصيعه قصعه کاسه ته وي قصيعه رکیبه یو پلیټ ته وي د پلیټ او د کاسین مې وتم وایو او حتی الفسيه والقصيه دې معنی پوهیږي تاسو ازان له بیات کوي یعنی دا نمونه مت خو دلی هر څو ته ویلو د کاسې د چمچ نوم مت خو دلو ها او داس پس باندې ماتي ها یو د ریح یو د زرات معنی د ریح او ته پوس ادم ورته خو دل چې دا دانوم دی دا دانوم دی هر څو ته خو دلی دی وای دی ورته ولي خودل خدای ورته خودل چې الله رب العالمین آدم علیہ السلام کله پیدا کو نو آدم علیہ السلام به وس مسجود الملائکه ګرځي د آدم علیہ السلام شرافت به الله رب العالمین پرشتو تخکارا کوي نو کله چې یو کس برتری ته په بل چا باندې ثابته نو اغلب صفت ورکه کنه نو دا د اغا صفت د علم دی چې الله رب العالمین ول علم ورکو نو علم آدم الاسماء او خودل الله آدم علیہ السلام تنمنا كلها طول دی ورته خودل ځکه چې اوس به امتحان لري په دې امتحان کې آدم علیہ السلام کامیابی علم ول ورکو او علم د وجه نه انسان ته شرافت ملایوي خو دې کې تاسو سوچ وکئ کله دې نه مراد اسماء د الله شي او بیا به موږ دینی علم وایو او کله دې نه مراد اسماء الملائکه یا اسماء ذریته شي یا دې هر څه نمونه شي نو بیا خو دې نه عام علم مراد شو کنه دې معلومه ده شو علم کده دین دې پر دنیا دې نه د فضیلت والا دی ها علم که هر سره علم کدا چې تعلیم یافته سره دی کده سره د قران علم دی کده سره د انګریزي علم دی خدا فضیلت دی علم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ندي برابر ثم عرضهم على الملائکه به پیش کړل الملائکه فرشتو ته ثم عرضهم به وړاندې کړل داسې زنا على الملائکه فرشتو باندې آدم علیہ السلام ته خود الفرشتو ته ونه خودل به تپوسو فرشتو ته ویل راشي دین مون راته وای دا کله چې دی رای ور کړی وا چې ته ادم ما جوړوا ته انسان ما جوړوا نو الله رب العالمین راوستل ویل تاسو ما باندې اعتراض کړو چې مې جوړوا زه تاسو ردی سيزونه مونږ ماته وخای دا کټکې د پیالي د لوډ سپیکر د سدي د ګلاس ته هغه ته نو معلوم وقال الله ورته ویل انبئونی ما خبر کوي بیا اسماء هؤلاء فنمونو دي سيزونه باندې القران يفسر بعضا د اسماء معنا ما کړو مسميات د دلیل لیکن بیا اسماء هؤلاء اسماء هؤلاء مراد مسميات دي په دې پرخ باندې پويږي بیا اسماء هؤلاء فنمونو د دې سيزونه باندې نو یې ردینه صفات مراد دي فواید مراد دي ته اسماء مراد دي خواص په دې وجمانه علامه الوسروح المانی کې لیکلي دي ردینه مراد دي خصوصیات او صفات د سيزونو صفات دې خصوصیات دی او ته خو دلیو ما خبر کې بیا اسماء هؤلاء پنمنو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کتا سو ټیک خبره کوي صادقین ما کوم کتا سو رښتیا وایي او دروغ نه وایي ان کنتم صادقین ان کنتم مصیبین کتا سو صحیح رائے راکړي که صحیح رائے راکړي تاسو ټیک یې به المحیط کلمه لوسیده قمانا کړل ان کنتم صادقین کتا سو ټیک خبره کوي ان کنتم مصیبین دې معنا ده کتا سو رښتینی یې ما تو وخای قالو دی ویل الله تا سبحانك پاکتو لا علم لنا نشت علم زمن سرا
لا علم لنا نشتر علم زمن سرا الا مگر ما دا اغس علم را سر دی علمتنا چتا من ترا خودلی دی بس من خو پاک سبحان الله بنی پویو من پا الحمدللہ بنی پویو او منگا پا لا الہ الا بنی پویو بس دا قرد پتا دا نور نپویو الا ما علمتنا مگر حق سو چتا من ترا خودلی دی انک بشکتو انت العلیم تپوہے تعلیم تپوہے پس بانے پا خلقت دادم بانے تپیدا کولش الحکیم حکمت والائے یعنی پتا بنے منگی تراز نشو کولے حکیم چاہتا ہوئی چھپا غسو کی تراز نشی کولے تپو ہمیں او تا حکمت والائے یعنی تپو ہوئی چادم پیدا کے او تا حکمت والائے دا حکمت نمتا خبری منگ تا بدنشتا دا انت العلیم سرا اضافہ دا الحکیم دیتی اشارہ دا دلتا منگی ویتراز کہو کنا یہ سوال جوڑی گی چا اللہ رب العالمین تعلیم آدم لور کڑے دے او تپو سے دا چانا کڑے دے پرشتو را کڑے دے اور اس بیا آدم علیہ السلام نہ کړی نو سوال لے چې کله فرشتو سره علم نشته رن تاسو ته شي کوي کله چې سره علم نشته تاسو ته شي کوي ولای اعتراض من کو فرشتو ول انک انت العلیم الحکیم تعلیم می حکیم می پتہ اعتراض نه کیږي فرشتو ته پته ولګي د الله چې په دې کې د الله حکمت ده بس منګ وایو کنه په دې کې د الله حکمت چې علم ولور نه کو تاسو ته بیا مو او بعضی مفسرین خو د دې خبره وضاحت کړم ده نو علماء د سلی کلی دي چې الله رب العالمین تپوس د فرشتو نه وکړو حال کې علم نه ور کړی د دې نه دا معلومیږي چې استاد کله کله د سی کولش استاد کله کله د سی کولش چې یو شاګرد ته یو ټکی وروخی په پرچک او بل ته ونه خی خو چې کله په دې کې څه خاص حکمت وی حکمت پکې وي نو داسې کولش یو کس ته نقل چالو کی او بل ته وي چې نه ته نقل نه کی ها نو دا استاد چې کله پدې کې یو حکمت یې به تور مثال دي سی یو کس دی د ادارې سربراه جوړول غواړي یا په یو مشري چاله ورکول غواړي استاد اخلي ای به تور مثال په سکول کې د استادې د فار انټرویو دا دوه قسمه کسان راغلي دي او یو سړی ډېر صحیح سړی دی کدا چې سکول کې استاد شو نو دا به د سکول ډېر ټیک ټاک و چلای دیندار دی دا بل دومره خطرناک دی بلمازه دی دهری دی ملحد دی او دا هو قابل دی او کدا د سکول دراغ نو دا سکول به د الہات په طرف باندې بوزي بيدنی په طرف باندې به بوزي ناکم چلته کې افسر ناشته نو هغه غيو نه تاسو نه آسان کې دی بل غراغانو کې نو هغه یو پکې مسلمان پکې پاشه ملحد پکې پیل شي اوس په دې کې څوک دا اعتراض نه کوي چې ملحد نه ولې ګران ګران تاسو نه وکړ او د مسلمان نه ولې آسان وکړ ځکه مقصد په دنه حاصل د بده باندې حاصلېږي کنه نو الله رب العالمین حکیم دی د الله کار خو د حکمت نه ډک دی کنه کار د خلکو موږ توران ښکارا کیږي خدای د حکمت نه ډک عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم هغه خبره شوله یو دا جواب شوی دی موږ چې وایو کنه چې لکه کله کله ویاره آؤٹ آف کورس کوېسچن په دې پرچه کې ول راغلی نو آؤٹ آف کورس کوېسچن سړی په پرچه کې راوستې کیږي داسې کنه ډېرې پرچې وي اکثر لکان احتجاج وکړ دا موږ ته سبق ټیک شوی نه دی آؤٹ آف کورس سوال موږ راغلی دی نو د ذهني ازمایش د پاره کله آؤٹ آف کورس سوال سړی په پرچه کې راوستې شي دا ټیک کار دی ذهني ازمایش د پاره چې استاد نه دی ویلې خو داغه د ذهني ازمایش د پاره د نصاب نه هټ کر یو سوال سړی پرچه کې شامل کی دا ټیک ده د رحم تقاضا دا چې الله دا تعلیم دواړو لور کړی دی خو په آدم علی السلام کې د تعلم استعداد شته او پرشتو کې د تعلم استعداد نشته تعلم پیژنې زده کړه لرنینګ چور دی یو تعلیم دی ټیچینګ یو لرنینګ دی هغه ته تعلم وایي الله دواړو ته سبق ویلی دی خو د آدم علیه السلام کې دا استعداد شته دا د لیاقت دا ابیلیټي پکې شته چې سبق یاد کړي او په پرشتو کې دغه استعداد نه و نو چې نو پکې ظاهره خبره آدم علیه السلام یاد کو او د پرشتو سبق یاد نه کو چې کله دې تاسو وکړو نو آدم علیه السلام جواب ورکو او پرشتو جواب ورنکو نو پوه شو چې بده کې حکمت دی مثال به دی لکه زه په دې سبق کې کله کله غلې د سر په نه خبرې وکم نو تاسو په پوه شئ زموږ سره مشران ناس دي نو پته ونه کې دې سو ویلو نو سبق ما دوان ته وایو نیو یاد کی بل یاد نه کی نو هغه یو کې استعداد دی په بل کې هغه استعداد نشته دی کنه دا مقصد دی نو پرشتو ته پته ولګی چې د الله حکمت دی الله چې آدم علی السلام پیدا کړي بلې کې سغرشتا نو خاموش ول قال ویل الله یا آدم او آدم انبئهم خبر ور کدوی لرا باسمائهم فنمنو د دې سيزونه باندې په فوایدو د دې سيزونه باندې په حکمتونو د دې سيزونه باندې په خصوصیاتو د دې سيزونه باندې فلما انبئهم
نو فانبأهم باسمائهم تس فکر او باسا فانبأهم باسمائهم آدم علیہ السلام خبر ورکو فرشتو لا په نمونه د دې سيزونو باندې فلما انبأهم کله چې آدم علیہ السلام خبر ورکو دي فرشتو لرا باسمائهم په نمونه د دې سيزونو باندې قال الله ویل الم اقل لكم ايمان ویل تاسو ته انی عالم ز پوهیګما غیب السماوات په پټ پټ سيزونو د اسمانونو باندې ول ارض په پټ پټ سيزونو د زمکه باندې د زمکه د اسمان په غیب ز پوهیګم انی عالم ز پوهیګما غیب السماوات په غیب د اسمانونو باندې ول ارض په زمکه باندې آدم علیہ السلام واقعا قرآن کریم کې وځي کې راغلی ها وځي یو دا روانه ده سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 کې او 32 کې او 33 روانه ده داغه سره سره دویم نمبر بدای ان شاء الله راشي په سورۃ الاعراف کې آیت نمبر 12 کې ورازي په اعراف کې اعراف آیت نمبر 12 کې ان شاء الله راشي راړو مینه ټیم په لګي بیا په دریم نمبر براشي په سورۃ الحجر آیت نمبر 29 کې ورازي سورۃ الحجر آیت نمبر 29 سلورم نمبر په 15 سپاره کې راځي سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 بنی اسرائیل آیت نمبر 61 کې وراشي شپږم نمبر په 14 سپاره په سورۃ الکهف کې آیت نمبر 50 کې ورازي سورۃ الکهف آیت نمبر 50 کې وراشي او شپږم نمبر په دغه سپاره کې راځي سورۃ طه آیت نمبر 116 کې طه آیت نمبر 116 او اخر به ان شاء الله راځي په سورۃ سواد آیت نمبر 73 کې سواد آیت نمبر 73 نو بقره او اعراف او حجر بنی اسرائیل طه کهف او اخر کې سواد په دې وو سوراتونو کې د ادم واقع ده سوال لږ به کې خو تکرار راغی یو خبر وزل کې الله خو سره تنګي جواب دا ده چې دا وزګونه کې واقعي دي کنه په وزګونه کې په هر ځای کې د دې واقعي عنوان او موضوع بدل زبر ان شاء الله هر ځای کې دې موضوع یې متاستا چې په هر واقعه کې موضوع جدا ده د فواید شتا د پاره د مختلفو فواید د پاره دا واقع ذکر شوی ده د زو چې په دې ذکر دی واقعي څه غرض ده نو په دې ځای کې د واقعي غرض ده یا خو تذکیر النعم ده تذکیر النعم نعمتونه به حسابي دا نعمت مې سکړې ده دا مې کړې ده او دویم نمبر دا په دې کې د امتحان تفوز ده نو نفي د علم غیب د غیر الله نه ده نفي علم الغیب عن غیر الله چې د غیب علم د الله نه بغیر د چا څه نشته دا دوه موضوعات یاد ساته په سورۃ الاعراف کې بدنه په 12 نمبر آیت کې تفوز کوم چې په سورۃ البقره کې د آدم علیه السلام دا واقعي څه موضوع و نو دا دوه موضوعات یاد کا تذکیر النعم چې نعمتونه حسابي د نمبر دا چې نفي د غیب د غیر الله نه وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَأَعْلَمُ پوهیګما ما پاوسبانی تبدونا چې تاسو سخکار کوي خکار چې سوای پاغیم پوهیګما وما پاوسم پوهیګما كنتم تکتمون چې تاسو زمانہ پټول سمرانه پټول پاغیم پوهیګما ته چې را تخکار خبره کوي پاغیم پوهیګما دې څه مقصد ده ما تبدون وما كنتم تکتمون نو زاد المسیر کې علامه ابن جوزی لیکلی دي چې ما تبدون خود قضې چې اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء دا ما تبدون دي وعالم پوهیګم ما په خبر باندې تبدون چې ښکارې را تکوي چې ما تمویل ایمان نه مراد دا ده اعتقاد د فرشتو د ملائکو څنګه اعتقاد ده هغه اعتقاد دا ده چې دی فرشتو ویلو کله چې الله ملائک پیدا کړو دی ویلو چې لا يخلق الله اکرم الخلق منا الله به زمنګ نغور مخلوق پیدا نه کی موږ د ټول نغور یو د فرشتو د ملائکو په ذهن کې خبر راغلی و ناس تا یعنی ځان ته به غوړه وي چې زمنګ نغور مخلوق نشته نو الله وی تاسو د ښکارا خبر خدا خو تاسو خبر ملائکه د انسانانو پیغمبران د فرشتو د پیغمبرانو نه غوړه دي او دغه شان عام انسانان د عام فرشتو نه سدي غوړه دي نو انسانان غوړه دي د فرشتو نه غوړه انسانان غوړه دي د ملائکو نه ولې ملائکو سره نفس نشته شیطان وسه نشته او د انسان سره نفس هم دی او شیطان وسره هم دی او ما کنتم تکتمون دا معنا شو لګوي تلاوت وکړه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یو کس تاسو تلاوت ته کوي زه په تلاوت له ځان د مکو تاسو تلاوت په خوښ نه دی یو کس ماته سي کوي دلته ناسي هغه ماته ما لګ د مکې دی لپاره ځم مر سبق مزاج دار زمینس کې پالک باندې تلاوت کوما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين الله رب العالمین د آدم علیہ السلام د تخلیق او واقع مونږ ته بیان کړل امتحان مو شو امتحان کې آدم علیہ السلام کامیاب شو
نو کله چې امتحان کې څوک کامیاب شي نو خلک یې سټیج ته راوخیږي انعام ول ورکي نو دا اوس آدم علیه السلام سټیج ته راخیږولي هغه انعام ورکولي نو هغه دا ده چې فرشتو ته ویل چې اوس تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ د دې لپاره چې د فضیلت ثابت شي عملا یعنی اول خو پته ولګېدله اوس چې عملا خلکو ته پته ولګي چې په آدم علیه السلام غوره دی نو فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو د آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کله چې موږ ویل ملائکه ته دا نعمت دی دا د نعمتونو ذکر دی نعمتونه کله چې موږ ویل ملائکه ته سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته آدم ته سجده ولګوئ فسجدوا نو سجده ولګولا الا ابلیس مگر ابلیس ونه لګولا سجدې دا حکم کله شوی دی د سجدې دا حکم کله شوی دی نو اول بدا مسله مخکې کو چې د سجدې دا حکم الله رب العالمین فرشتو ته کله وکړ یعنی د آدم علیه السلام د استخلاف نه مخکې کړی دی او که د آدم علیه السلام د استخلاف نه وروسته کړی دی یا د دې امتحان اسانه ده نور ته ما پوهه کړل استخلاف معنا خلیفہ جوړول او دارنګ امتحان اغستل نو یو قول خدا دی چې د سجدي حکم الله فرشتو ته کړی دی قبل استخلاف آدم علیه السلام له خلیفہ جوړ شوی نو د آدم علیه السلام امتحان نو اغسته شوی او دانګه آدم علیه السلام ته تعلیم لا نو ورکړل شوی نو قبل التعلیم قبل الامتحان او قبل الاستخلاف د دې سجدي حکم نو الته مشوره ده کله چې ستارب ویل ملائکه ته پیدا کوم یو انسان من سلسال د ټنګیدون کې خاورنا من هم ان د خاورنا مسنون چې بدبو خاور ده نه پیدا کوم به تاسو ویل انسان پیدا کوم دلته ویل انسان پیدا کوم انی جاعل فی الارض خلیفہ به سویل فاذا سویتو کله چې د آدم ز برابر جوړ کم ونفخت فيه من روحي زپاغي کې خپل روح پوک وهما فقعوا له ساجدين نو فورن پریوځي هغه ته سجده کوونکی نو تاسو په ویلي دي فورن وته سجده ولګوي د سورۃ الحجر آیت نمبر 29 نه دا معلومیږي چې آدم علیه السلام کله پیدا شو نو فورن الله فرشتو ته سجده وته ولګوي او دا سجده آدم ته قبل التعلیم قبل الامتحان قبل الاستخلاف شوی دا اوس پوښ خبر باندې هرن کې دې زنبل شن معلومیږي څنګه معلومیږي اول امتحان واغستو اول پیدا کو نو استخلاف مو شو تعلیم مو شو امتحان شو داغه نورست الله فرمایي واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم دین خدا معلومیږي چې تعلیم مخکې شوی دی استخلاف مخکې شوی دی امتحان مخکې شوی دی ورسته ورته ویلي دي چې تاسو آدم ته سجده ولګوئ نو پدې کې دواړه باندې علما وکړي دي موافق او د عقل موافق هم ده البته د هغه سورۃ الحجر آیت سره وسکو هغه هم تعویل پکار دي چې موږ صحیح محمل ذکر کو او داغه مطلب دا دی چې ورته ویلو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتو ته ویلو چې انی خالق بشرا دا تعلیم دی دا اخبار دی ای فرشتو زیو انسان جوړوم من سلسال من حمأ مسنون وګوره یاد ساتئ پیدا سویته جګله برابر کما ونفخت فيه من روحي زبک ساپکو هم نو دیزه کی بیاغه عبارت پټ راو واسه زبا امرکم بالسجده زب تاسو ته ګوره بیا د سجدي حکم کوم پیدا امرتکم بالسجده چې کله درته د سجدي حکم وکم نو فقعوا له ساجدين فورا به سجده ولګوي غره بیا په دې کې تاسو لم لیټونه کوي په دې وجبانه په دې نه معلومیږي دا چې کله امر وکم نو فورا به په مامور به باندې مامور عمل کوي لکه من پیغمبر وی انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا چې کله امام وی الله اکبر تبسي فورا الله اکبر وای په دې کې تاخير مکو د ځان له مسله ده اقوال افعال مخکې کوي مقتدی به سي ورسته کوي نو دا طریقه ده دا خبره ختم شوه اوس دا چې فسجدو الا ابلیس سجده ولګول آدم علیه السلام ته مگر ابلیس ونه لګول نو سوال لذي آیا غیر الله ته سجده کول جایز دي سجده خو غیر الله ته ناجایز ده سجده خو د الله رب العالمین حق ده نو آدم علیه السلام ته څنګه وویل چې فرشتو ته وی چې تاسو ته سجده ولګوي سجدي کمی سجدي دي یو خدغه سجده الصلات ته کوم چې په موږ کې موږ دا سجده لګوي سجده ده داغه سره سجده العبادت د عبادت سجده د بندګۍ سجده
داغي سره سره سجدۃ التلاوت نام سجده ده، سجدۃ التلاوت. او داغي نه علاوه نور سجدیم قرآن کریم کې راغلي دي. خو بنیادی تر باندې سوال دا دی چې سجده خو غیر الله ته ناجایز ده. نو الله رب العالمین پرشتو ته څنګه وی چې آدم ته سجده ولګوي؟ نو علماء په دې ذکر ډېر بحث کړی دی. اول نمبر خو د سجدې تعریف موږ کو سجده څه ته وایي. نو السجدة الخضوع، قاموس هم لیکلی دی، موجد هم لیکلی دی. سجده ویل کېږي خضوع ته، عاجزۍ ته. السجدة الخضوع دا لغوي سجده ده. او په اصطلاح د شریعت کې سجده ویل کېږي وضع الجبهة على الارض، تندې په ځمکه لګول، دا سجده ده. نو په لغت کې صرف عاجزۍ ته وایي، او په اصطلاح د شریعت کې سجده ویل کېږي وضع الجبهة على الارض، په ځمکه باندې تندې لګول، على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم، وضع الجبهة على الارض على سبيل التعظيم، دا سجده ده. آدم علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې فرشتو ته الله چې وی سجده ولګوي، د دې نه کومه سجده مراد ده؟ یاد ساته، سجده د عبادت خو یقینا نه ده مراد. سجده د عبادت خو نه ده مراد، ځکه موږ الله ته ویلي دي ایاک نعبد و ایاک نستعین، د الله نه بغیر د بل چا بندگی شرک دی، کفر دی. سجده العبادت خو نه ده یو خبره، ځکه سجده د عبادت د الله نه بغیر د بل چا حق نه دی، او که چا ولګول دا کافر دی، یو خبره. دویم نمبر بعض علما ویلي دي چې سجده د عبادت نه ده. نو کومه سجده ده؟ وایي د دې نه مراد ده انحناء. انحناء پیژنئ که نه؟ راښکته کېدل. اکثر به د تصوف په لین کې داسې چې کله پیر صاحب راشي نو خلکو ته راښکته کېږي. تصوف والا اکثر داسې کوي، دا پیران بعضې د خپلو مشایخو ته هم راښکته کېږي، استادانو ته سر یې ورته ښکته کړی. انحناء کولی شي، نبي اسلام وینا نشي کولی. نو انحناء خو ناجایز ده. نو جواب دا دی چې الله رب العالمین اجازت ورکړی و که نه په دا وخت کې الله اجازت وکړو. دا انحناء د الله په حکم باندې ده. چې د الله په حکم باندې ده، چې د الله په حکم باندې انحناء ده، نو لہذا په دې کې څه ګناه نشته. اوس چونکې الله حکم نه دی کړی موږ ته، نو بل چا د باندې سر نه راښکته کوو. لہذا څوک چې د پیرانو ته راښکته کېږي، د مولیانو ته راښکته کېږي، مشرکان دي، دا شرک کوي. دا خبره شوله. بعضې علما ویلي دي چې اوس باندې سجده لګو، نو دا سجده خو الله ته لګو، او زموږ مخ چا ته کعبې ته دی. نو اسجدوا لآدم په معنی د اسجدوا الی آدم، آدم علیه السلام طرف ته. نو اسجدوا لآدم، سجده ولګوئ د آدم علیه السلام په طرف باندې الله ته. بعضې علماو دا معنا کړله. خو دې کې بیا د آدم علیه السلام څه خصوصیت نه ښکاره کېږي. دا معنا ډېره غوره معنا نه ده. درېش ولې؟ څلورم نمبر د دې بل تشریم شوی د دې نه مراد وي سجدة السلام دی. سجدة السلام، د سلام، یعنې څنګه چې څوک چاته سلام کوي که نه، د دې نه مراد سلام دی، سجدت نه ده. البته سجده د تعظیم ده، خو په طریقه ده چې تاسو دا تندی راولګوئ، په ځمکې ولګوئ آدم علیه السلام ته. خو دا به د هغه عبادت نه وي، د هغه بندګي به نه وي، بلکې دا به د هغه تعظیم وي، د هغه تکریم، د هغه اکرام دی. اصل کې دقه د جمهورو معنا ده سجدة التعظیم. دې ځای کې خو تفهیم القرآن دا بحث نه دی کړی، خو دا به تاسو انشاءالله په سورت یوسف علیه السلام کې راشي وخروا له سجدا. نو په هغه ځای کې مولانا مودود رحمة الله علیه د دې خبرې رد کړی دی چې سجدة التعظیم هم د الله نه بغیر د بل چا حق نه دی. مولانا خو د توحید تصور ډېر اوچت و، ډېر اوچت تصور د مولانا مودود رحمة الله علیه دی. جمهور علما دا وایي چې سجده د تعظیم ته مراد ده. البته د تعظیم سجده پخوا امتونو کې جایز وه او اوس ناجایز ده. لکه یوسف علیه السلام ته خلکو لګولې وه، آدم علیه السلام ته یې حکم وکړو. د تعظیم رهنما به خاوند ښځې ته ویلي وي چې خاوند ته دې سجده ولګوه، ځکه چې د خاوند په ښځه باندې حقوق ډېر زیات دي. د تعظیم سجده اوس حرامه ده، او که دا جایز وي نو ښځې به خاوند ته لګولی وي. خو مراد کې د تعظیم سجده ده، په پخوا امتونو کې جایز وه، اوس ناجایز ده. په خبره پوه شوئ تاسو؟ دغه جمهور معنا ده. لیکن مولانا مودود رحمه الله هغه وایي چې دا د تعظیم سجده هم نه ده مراد. ما درته ویلي دي، ګورئ ته یاد ساته، کله چې دا ځای په تفهیم کې ګورئ نو د سورة البقره به هم تفسیر ویلی دی. موږ به ترجیح ورکوو رأی د جمهورو لره چې معنا هم دقه ټیک ده کومه چې جمهورو کړې ده. البته مولانا تحقیق دا دی چې مولانا صاحب وایي د دې مقصد د سجدې څه دی؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. د دې مطلب دی انقیاد. د انقیاد معنا ګوره نور علما هم کړې ده، داسې نه چې یوازې مولانا کړله. تفصیل دې کوي آدم علیه السلام او د هغه نسل چې سم کوي، تاسو رکاوټ مه اچوئ. ګوره
فرشتو ویلو د الله ته چې الله تعالی ته داسې انسان ولې پیدا کوي چې سبب وینې تویي او سبب څه کوي فساد به کوي. نو اوس خو په کار دار چې سړی وینې تویي او فساد کوي نو چې فرشتو له یو سړک له په دې مخ ورکړي هغه ځای ته پرېباسي. داسې په کار وکړه نه، فرشتو له خو الله طاقت ورکړی دی که نه. نو که موږ اوس غلطي کولی نو په کار دی چې فرشتو زموږ د ټوپکې اغستې بېرته په موږ ویشتلی. لکه یو ځای ته چېرته حکومت ډي سي لیږي، اے سي لیږي، یو افسر لیږي، نو هغه ځای کې ماتحت افسرانو ته او ماتحت پولیس ته او فوج ته وایي تاسو ټول به د حکم تابعدار یي. نو ټول د هغه تابعداري کوي. دا چې څه کوي تاسو به څه نه وایي ورته. کله چې د ده ټنۍ ور پوره شي، د دې افسر ټنۍ ور پوره شي، بیا یو ګوره ټول عمر د خلکو د منله، خو چې کله ټنۍ ور پوره شي یو منټ پورې دا په دې کرسۍ بیا کېناستی نه شي، بیا هغه خلک د هغه خلاف شي. دا تفسیر د مولانا شیطان ورته موږ وایو. ابلیس ورته په دې معنا باندې وایي چې د الله د رحمت نه امیده شوی دی. نو شیطان سجده ونه لګوله، فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس بل ذکر راځي. ابا واستكبر، هوا انکار یې وکړو، انکار ایبه یې وکړه، واستكبر تکبر یې وکړو. تکبر څه ته وایي؟ بطر الحق وغمت الناس، حق له دیکې ورکول، خلکو ته سپک کتل. نو دم حق له دیکه ورکړل او آدم علیه السلام ته سپک وکتل. بیا ته ولې تپوس کوي چې ما منعک ان تسجد اذ امرتک، سورۃ اعراف کې چې راځي. ور ابا واستكبر وکان من الکافرین، انکار یې وکړو، تکبر یې وکړو، کافر شو. نو الله ورته ویل چې فخرج فانک رجیم. او ما منعک ان تسجد اذ امرتک، پرې خبر ځان پوهیوا. دا سوال دی چې شیطان ته خو الله نه دی ویلي، وإذ قلنا للملائکة، فرشتو ته ویلي دي. نو شیطان ته خو د سجدې حکم نه دی کړی، بیا تپوس ته ولې کوي چې ما منعک ان تسجد اذ امرتک؟ هغې دوه جواب دي. یو جواب دا کوي چې دا شیطان چې و نو دا شیطان دم د فرشتو د جماعت دی، دا ابوالجن دی، دا د نور نه دی پیدا بلکې د نار نه پیدا دی. دلیل دا دی خلقتنی من نار. نو فرشتې خو د نور نه پیدا دي او دا شیطان خو د اور نه پیدا دی. نو دا خو د فرشتو جماعت نه دی. خو الله رب العالمین دې شیطان ته د ابلیس ته اجازت ورکړو چې ته د فرشتو سره کېنه پاسه. نو د ډېر خلط مل کېدو د وجې نه په فرشتو کې خلکو حسابو، فرشتو ځان سره حسابو، فرشتو د ځان سره حسابو ایستا. لکه شي منع کړی چې دا سجده ونه لګوله. کله چې ما ته حکم وکړو نو په کار دی شیطان الله ته ویلي چې تا ما ته کلې ویلي دي چې سجده ولګوه، هلته خو ویلي نه انا خیر منه، ځکه نه کومه چې غوره یم دی. دقه معنا ده. وکان من الکافرین، یو معنا دا ده چې کانه تامه دی، کان من الکافرین دا کافر و د الله په علم کې د مخکې نه، کانه من الکافرین په علم الله. دویم دا چې نه کانه ناقصه ده په معنا د سوار باندې، وکانه من الکافرین وسوار من الکافرین دا کافر شو. مخکې مسلمانو آدم علیه السلام د در پیدایش ذکر دلته نشته ان شاء الله، دا به سورۃ الحجر کې سورۃ الاعراف کې ورځي. تفصیل ولته وایو، ټول واقعه په تفصیل نه ذکر کیږي. آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کو د خاورې نه، بیا مسجود الملائکه وګرځو، امتحان چې کله وشو نو د هغې نه پس الله رب العالمین بیا ځمکې ته راکوز کړی. څنګه راکوز کړی دی؟ آدم علیه السلام چې مسجود الملائکه وګرځېدو نو الله تعالی ورته ویل چې ته اوس تا ښځه اوسېږې په دې جنت کې. ښځه یې د کوم طرف نه راغله، ښځه د کوم طرف نه راغله. نو د سورۃ النساء نه معلومیږي دا چې آدم علیه السلام الله د انی جاعل فی الارض خلیفه، نو ټول عمر خو تاسو جنت کې نه. نو الله رب العالمین وسو د دې امتحان اخلي، امتحان دار چې اوسېږئ کولا اوسېږئ، خو دې ونې تاسو نه ورنږدې، که ورنږدې شوئ خوراک هم دې وکړو نو ګوره بیا به ترې راکوزېږئ. نو کله چې ونه وخوړله الله رب العالمین راکوز کړل، چېرته ځمکې ته یې راکوز کړل او د دې امتحان شروع شو. ورته ویل چې فإما یأتینکم مني هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هغې ورته وویل چې اوس به راځي هدایت به راځي چې چا زما تابعداري کوله جنتي دی او چا چې کفر وکړو نو هغه کافر دی. او امتحان شروع شو. وقلنا یا آدم، موږ ویلی آدم اسکن اوسېږه انت تو وزوجک او ستا ښځه، اسکن اوسېږه انت تو وزوجک او ستا ښځه دې اوسېږي الجنت په جنت کې. زوجک عطف دی په اسکن کې، په انت کې، په انت باندې. اسکن عطف په ضمیر متصل باندې په غیر د اعاده د منفصل نه جایز نه دی کنه. نو په اسکن کې انت شتا، خدا اوسېږه انت تو وزوجک او ستا ښځه. ولې دا مخکې بار اوسېدل نو امر د بقا دپاره دی. اوسېږه مطلب د رهایش جاري ساته، اسکن رهایش جاري ساته، انت تو وزوجک او ستا ښځه الجنت په جنت کې.
وکلا خوري تاسو منها د دې جنت نار غدن پراخا خوراک کوي جنت د خوراک ځای دی حيث شئتما کم ځای کې چې تاسو خوښوي کم ځای کې اوسېږي پراخه جنت دی چې کم ځای ته ځئ خو امتحان شروع شو ولا تقربا هذه الشجره ځکه آدم علیه السلام الله د مقصد لپاره پیدا کړی دی اوس هغه مقصد حصول شروع شو ولا تقربا دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجره دې ونې ته دواړه به دې ونې ته نه نږدې کېږئ الشجره معرفه ده نو چې معرفه ده خو پکار چې معلومي دا کومه ونه ده نو د دې په باره کې قرآن او سنت کې څه شی نشته البته د مدارک التنزیل کې نسبی لیکلي دي د دې نه یا خو شجرة الکرمه د دې نه یا د انګور ونه مراد ده څوک دا د اسرائیلي روایات دي ها او څوک شجرة التینا د انځر ونه ده او دریم نمبر هغې ته شجرة الحنطوه د غنم ونه خو د غنمو دې ته خو څوک ونه نه وایي کوي ورته غنمو څوک ونه نه وایي مشهوره دا چې دا د غنمو ونه ده د غنم ونې لا موږ نه دي لیدلي کېدای شي بل ځای ته غټې غټې ونې وي خو عبدالله ابن عباس دې ته شجرة العصیان اعتبار د معال اعتبار د مایعول چې ورته ویلی کېږي نو شجرة العصیان وایي دا د نافرمانۍ بوټی دی په دې غنمو باندې خلک دوکه کېږي دلته پې آدم علیه السلام دوکه شوی دی وروسته پې بیا بني اسرائیل هم دوکه شوي وو که نه بني اسرائیل هم دوکه شوي او اوس په دې زمانه کې امریکا ټوله دنیا په غنمو دوکه کوي وایي غنم در کومه غنم خو که موږ د امریکې د بلاک نه د مسلم عمره ووتو که نه نو سعودي عرب دومره لوی ملک دی که نه ټول دنیا پکې ورکېږي دومره زرخیزه ځمکه تاسو به یقین وکئ چې په سعودي عرب کې موږ د تېرو ځل کې تللي وو نو هلته المهد یو ځای دی په هغې کې دغه ولاړو د تروکې ولاړو تروکې پېژنئ د تروکې پاڼه تاسو به اوس وایي ناشنا زما د لاس څومره پاڼې وایي د تروکې پاڼه د لاس څومره غټې غټې پاڼې د تروکې ما ته ویل دا تروکې دی ما نه پېژاندو بیا ته هغوی ساګ پخ کړي وو ملګرو نو بالکل تراوه ما ته یې وخوړلو بالکل تروکې دومره غټې غټې پاڼې وې د هغې غټې غټې پاڼې د هغه ځای دا دغه نه د ساګو کوم پنیرک ساګ د پنیرک ساګ د پنیرک پاڼه دا تقریبا د دې لاس څومره غټې غټې پاڼې د پنیرک د ساګ وي حیران به شي دا څومره غټ غټ ساګي د هغې وجه دا ده چې د دې سعودي عرب ځمکه ډېره فرټایل ده ډېره زیاته زرخیز ځمکې ده که سعودي عرب چېرته غنم شروع کړ ټول دنیا له به غنم ورکړي هېڅ دنیا نه ورانېږي الله رب العالمین مسلمانان د دې لپاره نه دي پیدا کړي دا به د غیر الله عبادت به کوي خو موږ بس په مسلم امت کې بیداري نشته او کومو خلکو چې بیداري راوسته هغې بدنام کړي دي یا مړه دي اوس ما خبره په هغې وکړله د بیدارۍ خلک نشته چې نشته د ټول خلک غلامان وخت تېروي زمونږ خیال دا دی چې که دا بالفرض امریکا نه و نو غنم به چېرته وي ټوله دنیا کې به غنم ډېر زیات هېڅ مشکل نشته دی و دې ته شجرة العصیان هم وایي لیکن قرآن سنت کې داسې تصریح نشته دی بس موږ به دومره وایو چې یوه ونه وه الله ته معلومه ده ولا تقربا مه نږدې کېږئ قصدن هذه الشجرة دې ونې ته دا قصدن لفظ پکې ما ته ځان نه دی دا روح الماني ویلی دی هذه الشجرة دې ونې ته قصدن مه نږدې کېږئ فتکونا نو شی به تاسو ولې که تاسو نږدې شئ رب العالمین وایي مور دې تاسو ورشئ ظلم به وکئ او بعضې خلکو دا معنا کړل مفسرینو د ظلم دا معنا د خپل هغه ثواب به کم کوي فتکونه من الظالمین نو ظلم نقصان ته وایي تاسو به خپل مراد د دې نقصان او ثواب دی خپل ثواب به کم کوي بیا ګورئ بدله به کمه کوي نو ظالم به هله ګرځي چې کله قصدن ورنږدې شي دا قصدن پکې ځکه وایو چې که موږ پکې قصدن ونه وایو نو الله تعالی فرمایي که تاسو ورنږدې شئ ظالمان به شي نو آدم علیه السلام خو ورنږدې شو نه ظالم شو جواب دی چې نه نو ولې نه شو ځکه چې دلته دی لا تقربه قصدا ارادتا مه ورنږدې کېږئ فتکونا من الظالمین شئ به تاسو د ظالمانو نه فازلهما الشیطان عنها بش آدم علیه السلام ګرځي آدم علیه السلام ښځه د خوراک کوي خوشحاله خوشحاله ګرځي سورة العراف کې راځي تفصیل هلته دی او حدیثو کې راغلی دی داسې بهکا وهلی او آخر آدم او هوا په دې مجبور کړل چې دا ونه وخوري او یې څنګه خوړلې ده نو که ستاسو خیال یې دا ښځې نه ښځې په خاوندانو ډېرې مینې ښځه چې د خاوند څومره خیال ساتي خاوند دومره د ښځې خیال نه ساتي په کور کې چې ښه شان شی وي نو ښځې خاوند له ساتلی وي نو هغې خاوند ته کېدي چې هغه ته اول خاوند خوراک کوي وروسته بیا ښځه خوراک کوي البته خاوندان په هوټلو کې یو ځای بل ځای خوراکونه کوي د ښځو پرواړو کوي نه ایسته ځان له خوراکونه کوي دې ښځو کې دا یو کمال وي چې ښه شی وله څوک راوړي که چېرته وله چا د ګاونډیانو غونځاخي راوړي که نه دوه درې غونځاخي وایي چېرته
او په کور کې 15 کسان خاون له خپل څخه پرې خو دی باقاعده دا خزو فطرت ده او دا خصي پد ده هغه خزانه چې هغه مخوري هر سخري او خاون لړو پری دینه هغه صفت نه ده. نو زمون مور حضرت حوا شیطان په دې ډېر مهنت کړو په آدم علی السلام کړو. نو اول د دې شیطان وسوسه چې ونه دا په حوا علی السلام باندې کارامت شولا دا غي په ځل کې واچول چې دا ونه مو خړل نو ډېر لوی فائدې دي پدې کې. نو آدم علی السلام چې راغی د خزي ورته ویل چې دا خورو. آدم علی السلام ورته چې دا خړل نه دی پکار ولې پدې کې خیر دی څنګه خیر پکې دی. هغه وسوسه به تاسو ته وسوي مچي شیطان وته دا وسوسه چولې وا چې الله رب العالمین چې د کمی ونه تاسو باندې کړی هغه دا ونه نه ده ابل ونه ده تاسو د دې په مصداق کې خطا شوی یا دا معنا ده چې الله وی چې مالټه مخوري د څه خونوي چې ټوله مالټه مخوري دا هغه مالټه چې کوم په پلاني ځای کې هغه مخدا خو هغه نه ده او ورته ویلو چې دا خو هغه مالټه هغه ونه نه ده بلکې دا شجره الخلد. هل ادلک علی شجره الخلد وملک لا یبلا دا خو شجره الخلد چې دام کله اوخړله دا به مرګ ناراضي دا بیل ونه ده. په دیو جبانه او حوا علیہ السلام او آدم علیہ السلام چې دوکه شوی دي نو دا په دیو جبانه چې دې ته دا ذهن ته واچول شول چې دا هغه ونه نه ده کوم چې تاسو باندې شوی دا بل شی دې ته شجره الخلد وایي چې څوګه اوخري مری بنا او بل دا چې تاسو فرشتي به بیا ملک لا یبلا دم شیطانو او خو یول د دوړ لره شیطان ازل ازلال خو یول ته ویلی یو زلت ده زلت او یو ازلال ده. زلت فعل آدم او فعل حوا ده او ازلال فعل د ابلیس او فعل شیطان ده. ازلهم الشیطان او شیطانو خیول نو چې شیطانو خیول سوق خویدل آدم او آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام خویدل. په دې وجبانه علماء لیکلي دي د پیغمبرانو په افعال باندې اطلاق د زلات جایز ده. د زلت اطلاق د پیغمبرانو په افعال باندې جایز ده. ازلهم الشیطان په دې ځکه زه د عصمت الانبیاء مسله پرېږدم او ان شاء الله دا کې خیر او بیا په سورۃ طه کې بیان کو ځکه مختلف ځګونو کې دي نو ټول خبرې په ځای بیان کړو دا ان شاء الله کې جوړو دا په سورۃ طه کې بیا موږ دا مسله بیان کو. خودم را یاد کا چې د پیغمبرانو په افعال باندې د زلت اطلاق جایز ده. زلت ولی وجدا دا چې په زلت کې موږ د پښتو کې خویدل وایو په خویدلو کې اراده نه د خویدون کې اراده پکې نه لکه مثال غیر ارادي تور باندې به تخويږي نو موږ وایو چې آدم علیه السلام ظالم نه دی ګناهګار نه دی ګناي نه ده کړی ځکه نه ده کړی چې آدم علیه السلام غیر ارادي تور باندې او خویدو. آدم علیه السلام مقصد نو چې دا زخرمه د آدم علیه السلام په ذهن کې بل خبره وا زکو ته زلت وایي. نو پیغمبران په افعال باندې زلت اطلاق کیږي د سر ګناه خبره نه ده. پد شو عصمت الانبیاء نو انبیاء د ګناه نه محفوظ دي. تفصیل به ان شاء الله په ځای کې کوو. فازلهم الشیطان خو یول دوړ شیطان عنها لاجل اکلها دوجه د خوراک د دیونه نه دونه د خړو د وجنا عن چې د اجلیه ده ته عن اجلیه وای د لام اجلیه په معنا باندې عنها لاجلها دونه د خړو د وجنا فاخرجهما نراويستل شیطان دا دواړه نسبت د خروج شیطان ته وشو. نسبت د خروج نو نسبت د اخراج نسبت د اخراج شیطان ته ولې وشو ځکه چې دای سبب وګرځیدو. فاخرجهما نو شیطان راوي صلی الله دواړه مما د غزینا کان چې دا دواړه په باغی کې چې دواړه پس کیو دا غین راويستل. او شیطان چې کله د آدم علی السلام او حوا علی السلام را کوس کړی دي د بعض مفسرین لیکلي دي چې دا د مار په خله کې دنه تلو دا تفسیر خطا ده. ځکه که د مار په خله کې ځیو که په خپل ځینو پابندي په لګېدلې ده نو لکه سړی به طور مثال چې فوجي چاونې ته سویلین سړی نشي تللی نو په ګاډي کې تللی شي نه په موټر سایکل کې تللی شي نه پیدل دی شي نشي تللی. دې نه خو دا بس خلک معلوموي چې بس په جنت کې ماران رحمانان هم شته. دا تفسیر خطا دی. مار په خله کې نه تللی. څوک دا وایي چې دا زمونږ شیخ صاحب هم دا شیخ هدایت الله صاحب هم چې کله دا تشریح کوي که نه نو هغه مثال هم وایو موږ ته چې کله کله په مدرسه کې څوک شیطان طالب یا شیطانه طالبای قرآن یې جوړی کنه ډوډۍ هم پکې پټیم نه ملاویږي او ګوره دلته کې ګرمي اوبه هم نشته دی او دا موږ ته هسې غټ مولا ښکار دو په هېڅ هم نه پوهېږي زو تیستانوسار چې ځي د ځان سره 5-6 نور هم تیار کړي ځان سره 5-6 نور هم تیار کړي. ما ته یو واقعه یاده شوله موږ چې کله تفهیم ته لاړولو دا 2002 خبره ده مردان ته نو ظاهر خبرو په تفهیم القرآن کې طالبان ډېر ګڼ به 3-3.5 طالبان بدن نه اوسېدل نو 3-3.5 طالبان به 3-3.5 جنکۍ وي 200 کسان لپاره لنګري دې کار کړو چې لوبیې داسې نرو به وه که نه
داسې نرو به وه چې هغه د لوبیا دانې به په دې کاسه کې دننه ښکارېدی په دې اوبو کې لکه ډېره زیاته نوره به دا خو د مولانا صاحب نه ویلي خو په خپله باندې بس خیال ورانې ته شی و مونږ د میدان یې ملګری مولانا حبیب الخالق صاحب هغه داسې کار وکړو چې ډېر زیات ګپ شپي و نو راغی په دې دغه کې توامګاه کې ګرځېدو ویل دا خو ویل بلکل دا ما الباقي هلکان مه بل وکوه غلط کار دی ویل نه نه ویل دا غلط کار دی مولانا صاحب خو دې نه چا نه خبره و په دې کې داسې وشوله چې مولانا صاحب چا خبر کړو چې دغه شانې طالبانو احتجاج کړی دی و چې خوراک ښه نه دی نو مولانا صاحب خو ته نه ویلي چې خراب خوراک جوړ کړي خو غلطي و غلطي خو کېږي کله پکې مالګه زیاتې شي کله مرچکۍ زیات شي و طالبانو خیال دا و چې که دا هلکه ایستو موږ اوس ټول ځو دغه شیطان وی بس که دا ایستو موږ اوس ټول ځو بس مولانا صاحب او اواز راولګو ویل دا کم کار چې کم طالب کړی دی ویل نور سره څوک ځي ویل ځئ ورسره هېڅوک نه پاسېدل بیا ویل کوم طالبانو سره ځئ هېڅوک بیا نه پاسېدل خو دا کار کله کله کوي طالبان چې په خپله وځي نو ځان سره نور خلک هم بل وکړي د شیطاني اصل کې نو د آدم علیه صلات وسلام د شیطان داسې پتلو تلو کې و چې زه خو لاړم خو دا زه چې لاړم نو ما دا ونه نه وخوړلې دا ونه وخوړه چې ګوره تا راونه باسي نو آدم علیه السلام په دې دوکه شو چا داسې ویلي دي چې دا د بار نه ورته آواز کړی دی لکه دا اخو کړکۍ دی دلته دننه څوک د بار نه ورته آواز وکړو دا ټولې خبرې کمزوري دي القرآن یفسر بعضو بعضا سورة الاعراف چې راواړی که نه سورة الاعراف آیت نمبر 20 نو په هغې کې دا خبره بالکل په اسانه باندې ذکر ده بغیر د دې تفسیراتو نه په هغه ځای کې څه دي په هغه ځای کې دا دي 20 کې دا دي الله ورته ویل ولا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین نو څه وایي فوسوس لهما الشیطان شیطان ورته وسوسه وغورځوله هغه ټول تفسیرونه په ځای پرېږده شیطان ورته وسوسه واچوله نو وسوسه شیطان لو پیري له الله د طاقت ورکړی دی که چې یجري من الانسان مجرى الدم الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم شیطان واچوله او کمی خبرې شوې یو ورته ویلو چې هل ادلک علی شجرة الخلد او الا ان تکونا ملکین فرشتې بشي او ملک لا یبلا درې وسوسې ورته اچولې وي یو دا چې دا شجرة الخلد دی دویم دا قدم وخوړله نو دا به تاسو فرشتې جوړه شي او دریم نمبر دا ده چې قدم وخوړله حکومت به هم ټولې مري نه به راوځئ نو آدم علیه السلام قصدن نه دی ورغلی او دی ورته ویلي و چې دا ونه تاسو ته الله هغه نه ویلې البته آدم علیه السلام باندې د شیطان وسوسې اثر وکړو نو آیا دا یو سوال دی چې د شیطان پوهېږئ تاسو پرس که څوک دا ومني چې شیطان پیغمبر ته وسوسه اچولی شي نو چې شیطان پیغمبر ته وسوسه غورځولی شي نو بیا خو ټول دین مشکوک شو نو جواب د هغې دا دی د دې وسوسې تعلق د آدم علیه السلام د ذات سره دی د دین سره تعلق نشته که نه په دې باندې خو د دین حکم نه دی معطل شوی چې آدم علیه السلام دین بیان کړی دی او په هغې کې خطا شوی د هغه د ذات سره تعلق دی او د انسان د پیغمبر ذات او د پیغمبر جسم هغه ته بیماری هم راتلی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو ما سره کړی دی پیغمبر سره خلکو حسد هم کړی دی او دا داسې د دین سره دغه تعلق نشته دی دی معنا شوه وقلنا موږ ویل اهبطوا کوشئ تاسو بعضکم بعض ستاسو لبعض د بعضو لپاره عدو دشمنان به بعض ستاسو د بعضو دشمنان به یا دا معنا ده چې آدم علیه السلام او حوا به د شیطان دشمنانی شیطان به د دواړو دشمنانی یو دا معنا دشمنی شروع کړي ځکه چې د دوانو نه کله دوانو خوراک وکړو نو الله رب العالمین تی جامې واغستلې و توفیق د دوکه شو اصل کې چې د الله په نوم باندې وسوک په دروغ باندې قسم نه کوي دا به رښتیا ماته وایي نو الله رب العالمین ول کوشي دی ځنه او دوی بس دشمنی شروع کړي او دویم نمبر تفسیر دا دی چې بعضکم لبعض عدو ستا په دې نسل کې به هم داسې کېږي چې خلک به داسې دشمنان لکه موږ چې یو بل دشمني کوو یا مسلمان او کافر یا مسلمانان په خپل منځ کې وقلنا اهبطوا تم وایي الهین د مرګ پورې قرطبي لیکلي دي الی القیامه د قیامت پورې تاسو د پاره دنیا ده د قیامت نه پس آخرت بیا دنیا کې اوسېږئ فتلقى آدم من ربه کلمات کله چې الله رب العالمین آدم علیه السلام راکوس نو آدم علیه السلام پوه شو چې د خپل مقام نه راښکته کړله او چت مقام چې الله ماله راکړی د هغې نه زه راښکته کړم دا زما سزا ده نو الله رب العالمین آدم علیه السلام ته یو څو کلمې ور یادې کړلې دا کلمې کومې دي تلقى
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دقدي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دقته مراد دي کلمات. په دې ځکه مفسرین نور ډېری کلمې لیکلي دي او په هغه باندې زه وخت نه ضایع کوم. مختلف اقوال لیکلي دي چې کمی کمی کلمې دي. خو دوه تفسیر کوم بس. یو دا دی دا صحیح تفسیر دی جمهور دا کړی دی. دویم نمبر دا دی د ابن کثیر هم دا خبره لیکلې ده. ابن کثیر او نور مفسرینو هم لیکلې ده. ابن کثیر پر رد کړی دی چې آدم علیه السلام چې کله دا ونه وخوړله او جامې ته الله واغستلې نو آدم علیه السلام خو د انځرانو پاڼې راواغستلې په ځان پسې ولګولې. غټ غټ ویښتي آدم علیه السلام نو داسې بر الله ته کتل نو داسې غنو یې راویښته نو آدم علیه السلام پوه شو چې لا اله الا الله نو الله خو پېژنم خو محمد رسول الله د محمد دا نوم په دې لیکلی شوی دی. نو آدم علیه السلام سوچ وکړو چې دا محمد به د الله ډېر برګوزې دا بنده وي د لوی بنده وي. نو فورا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وسیله ونیوله چې اے الله دا محمد صلی الله علیه وسلم تا ته زه وسیله کوم چې ما ته دا غلطي معاف کړه. نو دا خبرې وکړلې نو وسیله ونیوله. نو دا تفسیر د کلمات دی. دې جواب دار چې دا تفسیر دا غلط تفسیر دی. دغه روایت منګړت دی. دا جوړ شوی دی. دغه حدیث دا جوړ شوی حدیث دی. دیتا ویل کېږي موضوع دی د ځانه جوړ شوی دی. وجه دا د یو خو سند نه ثابت. دویم نمبر دا اواز دی ځکه قرآن کې راغلی دی کنه. موږ ویلي د منهج د اهل سنت د تفسیر دی. تفسیر د قرآن په قرآن باندې په قرآن کې دا کلمات شته چې ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دقه دی اصل کې. لہذا وسیلو بحث به ان شاء الله په سورۃ مائده کې کول ته بیا دا خبرې کوو. فتلقى آدم نو یاد کړل آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلمات کلمې. سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 کې راځي. څه ته وایي توبه سلو عبد الله ابن عمر فرمایي یو توبه د الله په حق کې ده بل توبه د بنده په حق کې ده. د الله په حق کې توبه ده ټول مخ کې ندامت چې ګناوه کې توبه واسه ان ندامت توبه خفبش. دویم نمبر څه ده الاقلاع عن الذنب. د دې ګناه نه بزان راو باسي اقلاع عن الذنب. دریم نمبر به صحیح پکې شرط العزم الله يعود الیه. عزم به وکړي چې بیا به دا ګناه نه کوم. ناول ندامت ته بیا اقلاع ده بیا عزم ده د عدم عود الى الذنب الى المعصيه. او ابن عمر وی که د بنده په حق توبه کې نو درې دغه شو ندامت ده اقلاع ده عزم ده. سلورم نمبر با حقدار خپل حق ورګي رچانه د کوم حق غسته ده دا ورته حواله کړو دا توبه شو. انه بشک الله هو التواب دا بار بار توبه قبلون کې ده الرحیم همیشه مهربان ده. قلنا اهبطوا منها جميعا. مونږ ویل اهبطوا کوشي تاسو منها ردي جنت نه جميعا ټول پټول باندې. ګور مخکې الله ویل اهبطوا بیا ویل اهبطوا دوزل اهبطوا راغی. قلنا اهبطوا په آیت نمبر 26 کې ده 36 کې. اوس په آیت نمبر 38 کې بیا راغی. دې اهبطوا یو خدای ته ویل کېږي اعاده د بعد عهد. اعاده بعد العهد څه ته وایي؟ اعاده د بعد عهد دی ته وایي چې کله یو خبره زړه شي خلک نه ویږي. لکه داغي مطلب بدای کنه چې کله پلار بازار ته سودا له سوق لیږي وي ته بلان شي او سودا بو ټماټر وسره وړي غره ها بیګا لینګولي لسه نشته. بیا وته وي دا براوړي چې کله زی وته لکه ټماټر وسيات ساته غره ولې کدا خبره د نه رشي چې د یادې کما. نو اعاده د بعد عهد او زمانه کې بعد راغلی دی ټیم موشنو به ورته یاد کړه. دویم تفسیر دا دی چې اولنې اهبطوا معنا دار چې تاسو د جنت نه کوشه د اسمان ته. نو قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو دا معنا ده چې د جنت د اسمان ته کوشي. او دلته چې الله فرمایي اهبطوا منها جميعا دې مطلب دا دی چې وس تاسو د یو کې د اسمان نه زمکه ته کوشي. یو دا تفسیر. دریم تفسیر دا دی چې قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. د دینه مرادو آدم علی السلام او حوا علی السلام دي چې تاسو کوشي. او بیا قلنا اهبطوا منها جميعا په دې کې شیطان ته ټول ځای کتا. دا تفسیرونه دي. اوس چې زمکه دلاړی نو تاسو مکلف شوي. مکلف سدي هغه دی
چې اوس به تاسو د هدایت تابعداري کوئ. قل فإما یأتینکم کچېرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدایت، زما د طرف نه هدایت راشي. دا هدایت څه شی دی؟ سورة الاعراف کې به راځي چې رسولان دي او کتابونه دي، پیغمبر راغی نو پیری وي او نه به غمجن وي. خوف او حزن فرق پکې. خوف تعلق ساتي د مستقبل سره، حزن تعلق ساتي د ماضي سره. څه مطلب؟ فلا خوف علیهم نبویر پدوی باندې هغه یې ردا دایره به جنتیان نه کی چې الله رسه زیاته ونه کی. ما ګناه لږ کړي الله سزا زیاته راکړي، ما نیکی ډېره کړې دا ثواب الله کم راکړي. دایره به ده چا سره نه. حزن معنا دا ده چې کله جنت ته لاړ شي دایره به ورسره نه چې الله به د جنتیانو په بعضې ګناهونو باندې پردې راچولي. دایره به ورسره نه چې هسې نه په د جنت کې الله ما بیا ونه باسي، زما غلطي ورته ور یادې شي بیا مې ونه باسي. نه، واپس د وتلو غم به ورسره نه وي. دی معنا ده. او موږ په دې پښتو کې معنا داسې کوو، اکثر د ادیرونه خلک یېرېږي. که ستاسو خیال په دې قبرستان کې خلک یېرېږي که نه، نو قبرستان دی او ته په هغې باندې د شپې روانې، نو خلک وایي چېرې په دې ځای باندې زه څنګه ورځم، هسې نو دا مړی راپسې راپاڅېږي، دا مړی مې چېرته راونه نیسي. نو دا چې په دې ادیره باندې روان دی یېرېږي، دې ته خوف وایي. خو چې کله بیا د ادیرې نه واوړي که ستاسو خیال خلک وروسته تیزه منډه وایي، بیا د هغونې به داسې زیګ زیګ شي د ویښته پې نیغ نیغ ودرېږي. ادیرې نه ورو راواوړي خو اخوا ډېره د سیکنډي په شانې منډه وایي. نو بیا چې کله کور ته لاړ شي په دې کټ کې پورې ځان کفرو چې کفر یې کړی دی، وکذبوا بآیاتنا تکذیب یې کړی زموږ د ایتونو. کفر باللسان، تکذیب د توحید د دلایلو. فاولئک دا کسان اصحاب النار والا دي. کم کسان چې کفر یې کړی دی، تکذیب یې کړی زموږ د ایتونو، نسبت د دروغو یې کړی دی، یعنی زموږ ایتونه جټلاو کړي دي. اولئک دا کسان اصحاب النار والا دي، هم دیو فیا په دې اور کې خالدون، همیشه به اوسیږي. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیای فاتقون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیای فارهبون. دې ځای نه وروستو دا آیت نمبر 46 پورې وا دا یو خطاب دی. اول ربط بیانو، مخکې خلافت ذکر شو، اوس دا مسله ذکر کوي چې کیف انتقلت الخلافت عن بني اسرائیل الى بني اسماعیل. دا خلافت خو بنو اسرائیل ته ملاو شوی و که نه، د دې بنو اسرائیل او د پیغمبرانو اولادو نافرمانه شول. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. چې دوی په شهوتونو پسې ورپسې شول، منځونه یې ضایع کړل، منځونه یې پرېښودل، من پسند من چاهه زندگی تېرول شروع کړل. الله ورته غوسه شو، خلافت یې واغستو، تحویل د قبلې وشو، د یهودیانو قبله بدل شوله او موږ واپس مون شروع کړو بیت الله شریف ته، او بنو اسماعیل ته خلافت میلاو شو. د دې ځای نه وروستو 9 اوامر دي او 15 نواهي دي. اوامر کم کم دي نو ګوره ورته. اذکروا یو شو، اذکر نعمت، بیا پسې اوفو دی 2، فرهبون 3، آمنو 4، فتقون 5، اقیموا الصلاة 6، آتوا الزکاة 7، ورکعوا 8، او استعینوا 9. دقه دی اذکروا، اوفوا، فرهبون، آمنوا، فتقون، اقیموا، آتوا، ارکعوا او استعینوا. دا 9 اوامر. لا تلبسوا الحق 3، لا تلبسوا الحق ولا تكتموا الحق. لا تلبسوا او لا تكتموا. دا 4. نو دا سوشو 9 او 4 یو منټو. جی دا شو 9 او 4 13. او داغي سره سره الله رب العالمین په دې کې دا خبرم کې ورسته دې کې برای شي دا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، چې دې ته دا خبرم کوي چې تاسو منافقت مکوئ. دا 15 شو، دا 15 جوړیږي. هغه دا چې داسې مه کوئ چې تاسو نورو ته خلکو ته حکم کوئ او په خپله پې عمل نه کوئ. نو دا 15 شو. 9 5 14. نو په دې رکوع کې 15
سوار لس خبرې دي. یا بنی اسرائیل اول په دې ټکی باندې ځان پوهه کا. بنی اصل کې بنی نه ده، یا د وجنا منادا د منصوبه ده، او د اضافت پوجته نون د جمع چې نون عربي دا ورزيدلې ده. اسرائیل عبرانی لفظ ده، د عبد الله په معنا باندې راځي. د عبد الله په معنا باندې عبد الله، عبد الله اسرا د عبد په معنا باندې او ایل د الله په معنا باندې. عبرانی لفظ نو د یعقوب علیہ السلام نوم دی عبد الله. د یعقوب علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام دی، او د اسحاق علیہ السلام بیا ګڼ زامن دي. ګوره اول ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام دی، اسماعیل علیه السلام دی. د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام دی، یعنی دا یعقوب علیہ السلام زوی دی د اسحاق علیہ السلام، نو دا د ابراهیم علیہ السلام نوسه دی. نوسه بیا د یعقوب علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام نه دی، 12 زامن دي. 12 زامن چې مشر زوی په دې کې یهودا دی، او دا 12 زامن چې دي نو بیا او یو پکې لاوی دی. لاوی بن یعقوب. دا لاوی بچی چې کم دی نو دا پکې ډېر نیک و. په دې وجه باندې څومره پیغمبران چې راغلي دي په بنو اسحاق کې دا د لاوی په خاندان کې راغلي، لاوی بن یعقوب. په دې وجه باندې د يهوديانو یو تقسیم کړو چې پیغمبران د لاوی په خاندان کې دي، نو بادشاهان به د لاوی د خاندان نه منل، بادشاهان به د يهودا د خاندان منل. دغه و چې د دین او سیاست مېز کې فرق دی جوړ کړو چې سیاست به يهودا کوي، مشري به د دنیا دا کوي، د دنیا مشري، او د دین مشري به لاوی بن یعقوب کوي. دا فرق هغه جوړ کړو. کله چې بنو اسرائیل ته په دنیا کې سیادت میلاو شو، الله ورته چې انی فضلتکم علی العالمین، په ټولو مخلوقات کې غوړه شول. نو ظاهر خبر ده کله چې چاته وې چې تغوره نو هغه نبی ځان ورکی د یعقوب علی السلام بچو دا غي نوسو دا غي دا یا بنی اسرائیل خطاب کوم بنی اسرائیل ته ده. نو ودا بنی اسرائیل دوه قسم، یو خدي یو بد دي. حکم دي هغه دي چې هغه سره دا احساس شته، دا هغه سره دا احساس شته چې زمنګ نه خلافت زمنګ نه مشري تللی دا. دویم هغه بیباک خلک دي چې اړو پروا یې نشته، و دوانو خلکو ته خطاب دی. یعنی د خو ته وایي چې اے بنو اسرائیل او د یعقوب علیه السلام بچو، تاسو د پیغمبرانو بچی یې. ګوره تاسو نیکونو دا د غلطیانې کړي دي، نو تاسو دا غلطیانې مه دوهراوهئ او د دې پیغمبر څه وکړئ، تاسو د تایید وکړئ، د ملګرتیا وکړئ. او د بدانو ته وایي چې ستاسو د غلطو د وجې نه، تاسو د غلطو د وجې نه ګوره ستاسو نه مشري لاړله، او د دې پیغمبر تاسو اطاعت وکړئ. نو د پوهه خلکو ته وایي چې تاسو د خپل ناپوهه خلک په دې خبره باندې پوهه کوي د پیغمبر د عدم اتباع د وجې نه الله زموږ مشري واغستله. نو راځئ چې موږ د دې پیغمبر اتباع وکړو، دا مشري موږ ته بیرته میلاو شي. یا بنی اسرائیل، اے د یعقوب علیه السلام بچو، دا ډېر زیات د مینې او د محبت خطاب دی. یعنی په دې کې سودونه وو، په دې کې غلاګانې وې، په دې کې نافرمانیانې وې، خو بیا ورته الله څه وایي، اے د یعقوب علیه السلام بچو. څومره د مینې خطاب دی. نو چې اے غلو اے ډاکوانو، یا بنی اسرائیل، اے د یعقوب علیہ السلام بچو، اے د یعقوب علیہ السلام اولادا، اذکروا یاد کئی نعمتی زما نعمتنا، اللتی هغا انعمتو چې ما کړی دی علیکم پتا سبانه، نعمتونه زما چې کړی مې دي پتا سبانه. نو کوم نعمتونه؟ معجزات د پیغمبرانو، مختلف پیغمبران، منسلوا، مختلف نعمتونه. واوفو تاسو پورا کوي بعهدی زما وعده می پورا کوي. کومه وعده؟ جميع الاوامر جميع النواهي. قرطبی دا معنا کړل، اوفو بعهدی زما وعده پورا کوي. او یار دې مراد څه دي؟ عبادتونه د الله لپاره کوي. دریم نمبر فرایض، ټولې خبرې په دې کې راځي. اوفه زما پورا کما بعهدکم استاسو وعده، اوفو تاسو پورا کوي بعهدی زما وعده، اوفه زو پورا کما بعهدکم استاسو وعده. یو آدم کې دي شډیرم کې دي شي جنس ته زما وعده تاسو پورا کوي، زبستاس وعده پورا کم کمی دي. زما وعده پورا کوي، زما بدنګي وکي، زبستاس وعده پورا کما، زبستاس جنت ته وو زما. دې معنا ده. ویا خاص زمانہ فرحبون ويرګي، خاص زمانہ ويرګي. زمانہ څنګه ويرګي؟ زما د نافرمانی نه ويرګي. ودا اذکر یو امر شو، اوفو بل شو، او فرحبون بل شو. سلورم وامنو ایمان راوړی به ما په کتاب باندې انزل تو چې ما نازل کړی دی، قرآن. په قرآن ایمان راوړی. ایمان بالقرآن دعوت ول ورکو.
مصدقا بد سیال کې چې تصدیق کوونکی کتاب دی لما دا کتاب ما کوم چې تاسو سره دی. د دې مطلب دا دی چې دا قران داسې کتاب هم نه دی چې تاسو د قران تاسو د کتاب او د تورات تکذیب کوي، بلکې تاسو د کتاب تصدیق کوي. بلې کې څه نوې خبرې نه دي، زړې خبرې دي پکې، نو تاسو پر ایمان راوړئ. انزلتو چما نازل کړی دی مصدقا په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی کتاب دی لما دا کتاب ما کوم چې تاسو سره دی. د تورات تصدیق کوي. د تورات د پاره مهمن دی. د تورات سره باندې کې تضاد نشتا، ناشنا خبرې پکې نشتا، عقاید یو شان دي، ایمانیات یو شان دي، دین پکې یو شان دی. ها البته شرائع پکې جدا جدا دي. په دې وجه باندې نبی علیہ السلام فرمایي انبیاء په خپل منځ کې علاتی ورونه دي. علاتی ور پیژنې کنه چې پلار یې وي او مې دي جدا جدا دي. دین زمونږ یو دی، شریعتونه زمونږ جدا جدا دي. یو دین دی زمونږ، هغه دین دی چې د اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، ازمن یو دی. لہذا په دې کې تاسو د کتاب تصدیق دی. البته شریعت یعنی په دې دین باندې به عمل څنګه کوو، نو بیا د موقع د محل مطابق هر امت ته الله ځان له حکمونه کړل. یعنی منځ په هر امت کې په یو کې یو شان بلکې بل شان، روزه په هر امت کې یو کې شان بلکې بل شان دی. مطلب دی ولا تکونوا اول کافر بی، ولا تکونوا مکه تاسو اول کافرین، اول کفر کوونکی. کافر په معنا د کافرین معنی، اول کافرینا مکه تاسو اول کافرین، اول کفر کوونکی به په دې کتاب باندې. به دهو ضمیر یا قران درجه دی. ولا تکونوا اول کافرین بی، اول انکار کوونکی مکه د قران نه، او یا دهو ضمیر رسول درجه دی. مکه گئی تاسو اول کفر کوونکی به پر پیغمبر باندې، ځکه انکار د قران کافر مو جوړېږي، خو کچاو کو نه تدویم نمبر جوړ شانه اول د ثانی مقابل نه دی. بیا خدا معنا دی چې قبل چا کفر کو بیا تورست کولې شي. په دې ځکه د اول کافرین معنا دا ده چې تاسو بے سوچ او بے فکر مخالفت مکوئ. چې پورن وای چې دا د بنو اسرائیل نه دی مونږ نه منو، ځکه نبی علیہ السلام د بنو اسرائیل نه دی راغلی بلکې د بنو اسماعیل نه راغلی دی. نو اول کافر دا معنا ده چې بے فکرۍ باندې په بے سوچۍ باندې تاسو مخالفت مکوئ. یو دا معنا ده. دویم نمبر د دې نه مراد عدم تدبر، عدم تفکر دی. معنا یاد دویم معنا دا ده چې ولا تکونوا اول کافر به من اهل الكتاب. د اهل کتابونو تاسو اول کافران کېږئ مو. ولې؟ په اهل کتاب کې تاسو می عیسایان هم دي. نو که تاسو مخالفت وکړو نو بیا به تاسو اهل کتابي او عیسایان هم دي. نو يهوديانو تاسو به اول کفر وکړي، اهل کتاب نه روسه شنو تاسو به د هغوی دپاره سبب وګرځئ. نو تاسو به ګمراه هم شئ، ضلالت به هم وکړئ، او تاسو به ضالین هم شئ، مضلین به هم شئ. دی معنا ده ډبله سزا ورته میلاو شي. په خپل انکار وکړو نو ضالین شئ. ستاسو د ضلالت به سبب د هغوی د ضلالت وګرځي، نو مضلین به شئ. نو تاسو به دو ګناهونه وګټئ. داسې مه کوئ تاسو. او دریم نمبر معنی دا کړله ولا تکونوا اول کافر به، اے مشرانو اول کفر مکوئ په نسبت سره اکابر، په نسبت سره اصاغر وتا. یعنی مشرانو کې انکار وکړو نو کشران به خود انکار وکړي، نو په نسبت سره کشران وتا بالنسبه الى الاصاغر. دی معنا ده ولا تکونوا اول کافر به. او څلورم نمبر معنا دا ده چې کفر خو مونږ ویل کافر خو کاتم ته وایي کنه، مونږ ذمہدار ته څه وایي کافر، ځکه دام پټول کوي. نو کافر د کاتم په معنا. ولا تکونوا اول کافر ولا تکونوا اول کاتم به. اول دا قران مه پټوي، ګورئ مه پټوي. دا د پټولو معنا څه ده چې د دې مفهوم تاسو پټ کړئ او خلکو ته غلطه تشریح وکړئ. یا تاسو په کتابونو کې خدا و چې نبی اخر زمان روان دی او تاسو خلکو ته و چې دا پیغمبر نه دی، نه ګوره کتمان وکوي. دی معنا ده ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا. ولا تشتروا ماخلی تاسو بیااتی زما پایتونو باندې ثمنن پیسې قلیلا لګي. زما پایتونو باندې تاسو پیسې مالې لګي. پیسې دو معنی وکړو. د بیااتی مقصد څه دی او د ثمن قلیل؟ حسن بصری رحمه الله فرمایي ثمن قلیل څه ته وایي؟ وایي ثمن قلیل دا ضد کثیر نه دی. قلیل ضد کثیر نه دی چې تل لګي مال ډېرې والا. دې مطلب دا دی چې الدنیا بحذافیرها، دا ټول دنیا لګه ده. قل متاع الدنیا قلیل. دا ټول دنیا هم کته ته ملاو شي. مطلب دا لا تشتروا بیااتی الدنیا. زما پیتونه باندې دنیا مو قبل ودای معنا ده، یعنی دین والو دنیا پرېږ دوا. دویم د بیااتی څه معنا ده؟ زما پیتونه پیسې مالای. نو پیتونه باندې پیسې اغستل څو قسم دي؟ نمبر 1
په آیتونو باندې پیسې اخیستل مطلب دا دی چې دا آیتونه ته لیکي، لکه قرآن کریم خلک لیکي او خرڅوي، نو په دې باندې پیسې سړی نشي اخیستی. نه، دا معنا خو مراد نه ده. قرآن موږ له خو څوک فري نه راکوي، خلک یې لیکي چاپ کوي، موږ له پیسې موږ نه پیسې اخلي، قرآن راکوي. دا معنا خو نه ده مراد. دویم نمبر د دې نه مراد دی تعلیم د آیتونو، لکه استاد دی مدرسه کې، استاد دی اسکول کالج کې، استاد دی قرآن خلکو ته وایي دا پیسې نه لي، دا معنا مراد نه ده. یو خدا معنا هم کېدی شي. دریم نمبر د دې معنا دا ده چې ولا تشترو بآیاتي معنا بالایمان بآیاتي، چې تاسو زما په آیتونو پیسې مالې چې ته وایې چې زه به ستا په آیت باندې الله ایمان راوړم چې پیسې راله راکړي، نو دنیا به والې یعنې الله په دین باندې ته عمل کوې او دین به الله اخلي څوک دله پیسې درکړي، نو ایمان په پیسو باندې راوړي داسې مه کوئ تاسو. دا معنا هم ده. او دا معنا هم ده چې ولا تشترو بآیاتي مراد ده بتحریف آیاتي، زما د آیتونو په تحریف باندې چې تاسو زما په آیتونو کې تحریف وکړئ او غلطې معنی خلکو ته وښایئ، داسې مه کوئ تاسو. مراد نه تحریف دی، تحریف مه کوئ. څلور شو. او پنځم نمبر دی معنا دا هم دی چې ولا تشترو بکتمان آیاتي، زما د آیتونو په پټولو باندې چې د دې آیتونو مقصد خلکو نه پټ کړي. دا ټولې معنی شولې. نو معنی خو ټولې دي، البته په دې کې غوره معنی زده کا. دوه معنی په دې کې غوره دي. یو دا ولا تشترو تاسو ماخلي بآیاتي بکتمان آیاتی، چې زما آیاتونه پټ کړي، نو آیاتونه مه پټوئ بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره نښې صفتونه راغلي دي نو خلکو ته بیان کړي. دی معنا ده. او دویم دا چې دینه مراد تحریف دی. ولا تشترو بتحریف آیاتی، چې تاسو په آیتونو کې تحریف وکړئ او د دې مقصد غلط خلکو ته بیان کړي، دا غټه ګناه ده. پاتې شو دا چې تعلیم الآیات باندې پیسې اخیستل، نو هغه مسله جدا دي، ان شاء الله بل ځای کې بیا بیان کوو.